البرسی اسم است. اسم و کلمه و ادوات زیران کی معنی لفظ مفرد اگر ناتمام بودو یعنی صلاحیت ندارد که محکوم علیه و محکوم به شود. آرا در این فن ادوات خوانند و در نحو حرف و اگر معنی وی تمام است پس خالی الان نیست که صلاحیت دارد که محکومان علیه شود یا نه. اگر ندارد آن را کلمه گویند. در نحو فعل کلمه گویند و در نحو فعل وگر صلاحیت دارد آن را اسم خوانند. دسی خبره کئی چه لفظ دو قسمه. لفظ ستوی ما تلفظ به الانسان چه انسان به تلفظ کئی. دا لفظ اول پا دو قسمه دی، او محمل دی او بل موضوع دی. محمل آگی توی چه موضوع للمعنی نئی چه وضع دا معنی دا پار نیشی او دی وجه نه چې د وضع د معنا لپاره نه ده شوي نو دې دلالت په معنا نه کوي او چې دلالت په معنا نه کوي نو دی په محاوراتو کې نه مستعملېږي ځکه ورته مهمل وایي. مهمل موږ په پښتو کې هغه سړي ته وایو چې څه د کار روزګار نه وي نه د ښځو کار کولی شي نه د سړو کار کولی شي نه هغه مهملي. دو مهمل څه ته وایي؟ کل لفظ لا معنی له لا یکون موضوعا للمعنی. مهمل څه ته وایي؟ کل لفظ هر هغه لفظ دی لا یکون موضوعا للمعنی چې د معنا لپاره نه وضع شي. وضع تعیین ته وایي چې د معنا لپاره واضح نه معین کړی لکه ته محمل وی لفظ محمل. او که واضح د معنا دپاره وضع کړی و یعنی معین کړی و چې د دې لفظ دا معنا شو دې ته لفظ موضوعه وی. که د یو لفظ وضع واضح د معنا دپاره نه وکړي دې لفظ ته محمل وی. که واضح وضع کړی و معین کړی و د یو معنا دپاره په هغه معنا بیا دلالت کو پس علم بالوضع نه دغه ته لفظ موضوعه وایي. نو اول تقسیم د لفظ محمل او موضوع ته دی. محمل به څنګه وي چې موضوع دپاره د معنا نه وي. محمل ولې دی؟ ځکه محمل د اهمال نه دی، اهمال ترک ته وایي او دی د معنا نه ترک شوی دی، دی بیا په معنا دلالت نه کوي او خلک یې په محاوراتو کې او په کلام کې نه مستعملوي. لکه جس کن شو جسک د دې معنا نشته یا د معنا دپاره نه دی وضع کړی. یا لکه دیزون شو مقلوبي زید دیز او ای دا اوس الفاظ دي موضوع للمعنا نه دي. او دته محمل ولې وایي؟ که محمل د اهمال نه د اهمال ترک ته وایي او دکې ترک د معنا نه دی، د معنا نه مطلوب کړی شی دی، لرې شی دی، د معنا دپاره نه دی وضع. نو په معنا دلالت نه کوي چې نه کوي د دې وجې نه خلک په خپلو کلام کې په محاورو کې نه مستعملوي الا بطریق المثال. محاوراتو کې نه مستعملېږي مګر په طریقې د مثال سره مستعملېږي، نور په الفاظو کې نه راځي، په جملو کې نه راځي. لکه سړی نن تپوس وکړي چې محمل به څنګه وي
چې وضع د معنا لپاره نه ته ورته ووایه چې جسکن دیزن او ای دا الفاظ دي موضوع للمعنا نه دي مثال کې پیش کېږي په محاوره کې په کلام کې نه مستعملي ځکه ورته محمل وي متروک عن الاستعمال. دویم لفظي موضوع دی چې واضح وضع کړی د پاره د معنا وضع په لغت کې تعیین ته وایي. دا واضح داسې کار کوي واضح د هرې ژبې جدای دی. د پښتو ژبې واضح پښتون دی، د عربۍ ژبې واضح عربي دی، او د اردو ژبې واضح اردو والا دی. څوک داسې وایي، څوک وایي چې نه واضح د الفاظو کلها والله تعالی دی. تحقیق هم دا دی چې واضح د الفاظو څوک دی؟ الله تعالی. او له دې وجې نه چې واضح د الفاظو الله تعالی دی نو الله تعالی ته معنی مقصوده د انسان ټول معلومي دي. معنی مقصوده د انسان ورته ټول معلومي دي او د هرې معنا دپاره لفظ وضع کړی. په وضع کې عموم شمول دی ځکه چې خدای پاک په ټولو معنی مقصوده او د انسان عالم دی او د هرې معنا لپاره جدا جدا لفظ وضع کړی. په وضع کې عموم دی او شمول دی. په دنیا کې داسې یو معنا د معنیو نه نشته چې هغه معنا مقصوده د انسان دا واضح ولا لفظ نه دی وضع کړی. واضح الله دی په ټولو معنی مقصوده او علم شته او د هرې معنا لپاره لفظ وضع کړی. وضع په لغت کې تعیین ته وایي. دغه تعیین د الفاظو دپاره د معنا چا کړی؟ الله. وضع څه ته وایي؟ تعیین. لکه خدای پاک دا خبره مقرر کړې ده، حکم یې کړی دی چې دا لفظ د دې معنا دی. یعنې لفظ د انسان یې معین کړی دی په برابرۍ د دې معنا کې چې حیوان ناطق دی. نو دا لفظ د انسان چې الله تعالی وضع کړی دی دپاره د معنا چې حیوان ناطق دی. نو چې سره سامع علم بالوضع سامع ته دا علمي چې دا لفظ د انسان الله تعالی د حیوان ناطق دپاره وضع کړی دی. نو دا لفظ چې واوري نو دی به چې دا معنا فهموي. ځکه د علم په وضع شته او دې ته دلالت لفظي وضعي وایي. بیا واضح دا لفظ د معنا دپاره وضع کړی دی، تعیین یې کړی دی. نو دا لفظ د انسان چې ذکر شي نو دې ذهن ته به دا معنا راځي. دی به په دې معنا دلالت کوي چې حیوان ناطق. وعلم بالوضع ولا شرط دی. فهم د معنا د لفظ موضوعنا دا مشروطه ده په شرط د علم بالوضع سره. دغې ته بیا موضوع وایي، لفظي موضوعه. دا لفظي موضوعه بیا په دوه قسمه دی. لفظي موضوعه په دوه قسمه دی. یو مفرد دی او بل څه دی؟ مرکب دی. نو عمل د منځه ووته لکه چې دا لفظ به خالي نه یا به جز د دې لفظ دلالت کوي په جز د معنا مقصودي په دلالت مقصوده سره، یا به جز د دې لفظ دلالت نه کوي په جز د معنا مقصودي په دلالت مقصوده سره. که چېرې جز د لفظ دلالت کوو په جز د معنا مقصودي باندې په دلالت مقصوده سره دا مرکب دی. لکه رامي الحجاره یا زید قائمون دا یو مثال د مرکب ناقص شو. که جز د لفظ دلالت نه کوو په جز د معنا مقصودي په دلالت مقصوده سره دا مفرد دی. نو مرکب یو قسم دی، مفرد بیا ډېر اقسام لري. یو هغه مفرد دی چې لفظ لره جز نه معنا لره جز وي خو لفظ لره جز نه، ځکه جز د لفظ دلالت نه کوي په جز د معنا. لکه څنګه به چې لفظ لره جز نه لکه حمزه د استفهام ا یا قا یا نا یو حرف چې د یو سړي دپاره نوم کېښودی شي. قا نو د دې د کومې معنا دپاره دا لفظ د قا وضع شو. حیوان ناطق ما تشخص دپاره نو معنا لره خو اجزا شته. حیوان دی ناطق دی تشخص دی خو لفظ در اجزا نشته.
دا ولی مفرد دی. مفرد کی جز د لفظ دلالت نه کوي په جز د معنا، دلته کې جز د لفظ دلالت نه کوي په جز د معنا، ولې نه کوي؟ لفظ د اجزا نشته، څنګه به دلالت په اجزا او د معنا وکړي؟ دا مفرد شو. دویم مفرد کوم دی چې لفظ د اجزا شته خو معنا لره اجزا نشته، نه ځکه جز د لفظ دلالت په جز د معنا نه کوي چې معنا لره اجزا نشته. ابد څنګه لکه الله، لکه الله شو. الله لره خو لفظ د اجزا شته، الف او لام او هې، خو معنا د الله سره ذات بسیطه، دا مفرد شو. ولی جز د لفظ دلالت نه کوي په جز د معنا، ولې نه کوي؟ معنا لره اجزا نشته، نو څنګه به وکړي؟ دریم هغه دی مفرد چې لفظ لره هم جز شته، معنا لره هم جز شته. جز د لفظ دلالت کوي په جز د معنا، خو دا جز د معنا کې شرط چې دا جز د معنا به جز د معنا مقصودي وي. جز د لفظ به دلالت کوي په جز د معنا مقصودي. نو عبدالله هم مفرد شو. عبدالله کې لفظ در اجزا شته، ابد عبدالله په هند عالمیت کې چې دا عبدالله عالم د شخص انساني وګرځي، د شخص انساني معنا سره حیوان ناطق تشخص. دی عبدالله کې لفظ در اجزا شته، یو عبد دی بل الله دی، او معنا لري ما اجزا شته، عبودیت او الوهیت، او جز د لفظ دلالت کوي په جز د معنا، مرکب نه دی. شرط پکې دا و چې جز د لفظ به دلالت کوي په جز د معنا مقصودي. دلته کې جز د لفظ دلالت په جز د معنا مقصودي نه کوي، دغه معنا د عبودیت د الوهیت په عالم کې مقصود نه ده. کومه معنا چې مقصود ده هغه حیوان ناطق ما تشخص دی، او جز د لفظ دلالت په جز د معنا مقصودي نه کوي. دا هم څه شو؟ مفرد شو. او بل قید پکې څه و؟ دلالت په هم مقصودي. جز د لفظ به دلالت کوي په جز د معنا مقصودي باندې، او دلالت په هم مقصودي. نه بل حیوان ناطق دا مفرد شو په هند عالمیت کې. که یو سړي زوی وشي نوم ورته څه کېږي؟ حیوان ناطق. دا حیوان ناطق دا معنا چې دا خو په دې شخص کې مقصود ده، که شخص انساني څه شی دی خو حیوان دی، ناطق تشخص لري. دلته کې جز د لفظ دلالت کوي په جز د معنا، دا جز د معنا مقصودي دی، ځکه دغه معنا په مقصود په عالم کې مقصود ده، دا حیوان او د ناطق، خو دلالت په نه دی مقصود. ځکه دلالت مقصود دی په ذات مشخصه باندې، نو جز د لفظ دال دی په جز د معنا مقصودي، او دلالت په دغه معنا نه دی مقصود دلالت دی په ذات مشخصه. دلته کې جز د لفظ دلالت په جز د معنا مقصودي کوي، خو دلالت غیر مقصود دی. دا هم څه شو؟ مفرد شو. نو مفرد شپږ اقسام شو. یو هغه شو چې لفظ در اجزا نه وي، دویم هغه شو چې معنا لره اجزا نه وي، دریم هغه دی چې جز د لفظ دلالت کوي په جز د معنا وي، خو دا جز د معنا مقصودي نه وي، لکه عبدالله شو. او یا جز د لفظ دال دی په جز د معنا، جز د معنا مقصودي دی خو دلالت پې نه دی مقصود، هغه مفرد شو. لکه حیوان ناطق شو په هند عالمیت کې. د مرکب کې 5 قعود دي. لفظ لره به جزي، معنا لره به جزي، او جز د لفظ بدالي په جز د معنا، دا جز د معنا به جز د معنا مقصودي وي، او څه دلالت په هم مقصودي. لکه مرکب ناقص مثال رامي الحجاره، د مرکب تام مثال زید قائم. په دې خبره ورسېدې. دا یو تقسیم د لفظو کو مفرد په مرکب، دا مرکب ته لري که دا رسته کړی دی، د مرکب تقسیم بیا رسته کوي. اوس د دې مفرد تقسیم کوي. لفظ خو دوه قسمه شو، یو مفرد شو بل مرکب. دا مرکب ته په ځای کې دا مفرد تی راواله. د دې مفرد تقسیم مخکې کوي. وګوره یو تعریف دی، یو تقسیم دی. په تعریف کې مرکب مخکې کړی او په تقسیم کې اوس مفرد مخکې کوي، مرکب وروسته کوي. دا څه وجه ده؟
تقسیم کې مفرد مخکې نه په تعریف کې مرکب مخکې کړی ولې تعریف د مرکب د شکل دی چې یا به جز د لفظ دلالت کوي په جز د معنا دا مرکب دی یا به جز د لفظ دلالت نه کوي په جز د معنا نو دا مفرد دی نو په تعریف کې څوک مخکې کړ دی ماته مرکب او په تقسیم کې اوس مفرد مخکې کیږي طریقه بدلی دا ولې په تعریف کې مرکب مخکې کړو په تقسیم کې بیا مخکې کړو په تعریف کې مرکب مخکې کوي او په تقسیم کې بیا مفرد مخکې کوي سنې بدلی دا ولې وایي ځکه واقع د مفرد کې چې کوم قعود ماخوذ دي اگر ټول ماخوذ به اعتبار الوجود دي نو تعریف کېږي په اعتبار د مفهوم سره تعریف کېږي په اعتبار د مفهوم سره مفهوم د مرکب وجودي دی څه دی مفهوم د مرکب وجودي دی دې کې قعود وجود سره معتبر دی چې لفظ لره به جزئي معنا لره به جزئي جز د لفظ بدالي په جز د معنا لا جز د معنا به جز د معنا مقصودي وي دلالت په مقصودي پنځه قعود دي او دغه قعود یې خمسه په تعریف د مرکب کې معتبر دي وجوداً او تعریف کېږي په اعتبار د مفهوم سره او مفهوم د مرکب وجودي دي څه دی مفهوم د مرکب وجودي دی او مفهوم د مفرد عدمي دی دغه قعود په مفرد کې معتبر دي عدمان او تعریف په اعتبار د مفهوم سره کېږي مفهوم د مرکب وجودي دی او مفهوم د مفرد عدمي دی او قاعده دا ده چې معرفت د اعدام موقوف وي په معرفت د ملکاتو څنګه معرفت د اعدام موقوف وي په معرفت د ملکاتو وجودیاتو ادمي شی به ته اله پیژنې چې کله وجودي وپېژنې شابسي لا انسان به اله پیژنې چې انسان وپېژنې چې انسان څه ته وایي حیوان ناطق محض تشخص نو لا انسان به پیژنې چې کوم شي کې د حیوان د ناطق معنا نه وه اوله انسان نو تعریف کېږي په اعتبار د مفهوم سره مفهوم د مرکب وجودي دی دا یې ځکه مقدم کړه ځکه قعود وجودي دي او په تعریف د مرکب مفرد کې دغه قعود معتبر دي عدماً او معرفت د اعدامو دا موقوف په معرفت د وجودیاتو د ملکاتو نو ځکه په تعریف کې مرکب مخکې کا مفرد یې څه او تقسیم د شی چې کېږي په اعتبار د ذات سره کېږي څه تقسیم په ذات شي کېږي او په ذات کې مفرد مقدم دی په مرکب ځکه په تقسیم کې مفرد څه کا مخکې تقسیم په اعتبار د ذات سره او په ذات کې مفرد مقدم دی په مرکب په ذات کې اوس دا مفرد ولې مقدم دی په مرکب که دا مفرد جز دی څه دی جز دی او مرکب یې څه دی کل دی او مرکب جوړېږي د دوو مفردو نه لکه زیدون قایمون مرکب دی که نه د چا نه جوړ دی د دوو مفردو نه یو مفرد پکې زیدون دی بل مفرد پکې قایمون دی نو یو مفرد پکې مسند الیه واقع شی دی بل مفرد پکې مسند واقع شی دی یو مبتدا او بل خبر نو تقسیم کېږي په اعتبار د څه سره وایه تقسیم کېږي په اعتبار د ذات سره او په ذات کې مفرد مقدم دی په مرکب نو ځکه تقسیم کې مفرد مخکې او په ذات کې مفرد ولې مقدم دی په مرکب وایه ځکه چې دا مفرد جز دی او مرکب کل دی که نه او جز په وجود کې مقدم وي په کل اول اجزا موجود چې نو وروسته کل موجود وي کل خو د اجزاو نه مخکې نشي موجود دی دا ناکاره شوبه وه چې په تعریف کې مرکب مخکې کا او په تقسیم کې بیا مفرد مخکې کړ دی او مرکب یې وروسته کړ دی د هغې وجه ما ووایي تعریف په اعتبار د مفهوم سره کېږي مفهوم د مرکب وجودي دی ځکه په مفهوم د مرکب کې قعود یا قعود معتبر دی په اعتبار د وجود سره مفرد چې دی عدمي دی دغه قعود په مفرد کې په عدم سره ماخوذ دی او معرفت د اعدامو موقوف وي په معرفت د ملکاتو معرفت د ادمیاتو موقوف وي په معرفت د وجودیاتو ځکه په تعریف کې مرکب مخکې کا او په تقسیم کې مفرد ولې مخکې کا ځکه تقسیم کېږي په اعتبار د ذات سره
په ذات کې مفرد مقدم دی په مرکب، ولې ځکه مفرد جز دی او مرکب کل. جز مقدمي په خارج کې په کل باندې. اول اجزا راشي وروسته کل جوړېږي. لکه کل عبارت وي د دغه اجزاو نه په وروز د کیفیت اجتماعي سره. لکه کټ د چا نه جوړېږي؟ کټ د لرګو نه. خپې، بازوګان، بوڼ، درې اجزا دي. دا اجزا مخکې راشي که نه، وروسته نجار راشي حیات اجتماعي ورته واغوندوي. په یو بل کې ټک وایي کټ دی جوړ شي. دا اجزا مخکې شو که نه په خارج کې، که نه کل مخکې شو اجزا. نو تقسیم په اعتبار د ذات سره دی او په ذات کې مفرد مقدم دی په مرکب، ځکه یې په تقسیم کې مفرد مقدم که په مرکب. دا اوس د مفرد تقسیم به وکړي، نو وروسته به بیا د مرکب تقسیم کوي. وایي لفظ مفرد په درې قسمه دی. یو عادات او دویمه څه کلمه. اول عادات، دویمه کلمه او دریم اسم. لکه دا مفرد به خالی نه، یا به اعلی د تعارف ته حال لګېږي. اعلی د تعارف ته حال لګېږي دا معنی چې مقصود لذاته به نه، اعلی د معلومولو د غیر وي. کوم شی چې اعلی د معرفت ته غیري، مستقل نه، غیر مستقلي، ملحوظ لغیره، نو صلاحیت ته محکومن علیه د به به نه لري. ځکه محکومن علیه به فرد استقلال دی او دی به غیر مستقلي، اعلی د تعارف ته حال غیر وي. یا به مقصود لذاته وي، اعلی د تعارف ته حال غیر به نه، صلاحیت ته محکومن علیه د به به لري. که چېرې قسم اولو مقصود لذاته نه و، اعلی د تعارف ته حال غیر و، غیر مستقل و، او صلاحیت د محکومن علیه د به نه لره، ځکه هغه فرد استقلال دی. نو دغې ته عادات وایي. څه؟ عادات. خو عادات ورته ویلی کېږي په اصطلاح د چا کې؟ عادات ورته ویلی کېږي په اصطلاح د منطقیانو کې، او حرف ورته ویلی کېږي په اصطلاح د نوحاتو کې. منطقیان ورته عادات ولې وایي؟ عادات آلو ته وایي، او دا آلې د استعمال د فعل او د اسم دي. لکه من، اله، د من څه معنا ده؟ ابتدا. د اله څه معنا؟ انتها. دا ابتدا او انتها په خپله مقصود لذاته نه دي. دا آلې د تعارف ته حال غیر دی چې سیر دی. په دې ابتدا او په انتها باندې خلک سیر معلوموي. سیر پیژنې، تلو ته وایي. لکه خلک وایي سرتو، من البصره، تله مې وکړه. نو د دې تلو حالت نه دی معلوم چې ابتدا د سیر د کوم ځای نه او انتها یې په کوم ځای راغله. دا من د پاره د ابتدا د غایې دی. من البصرة، سیر مې وکړه د کوم ځای نه؟ بصري نه. ته کوم ځای پورې لاړې؟ کوفې پورې. دا من او اله دلته کې مقصود نه دي. من دلالت په ابتدا د کوي، اله دلالت په انتها کوي. خو دا ابتدا او انتها د چا سره تعلق لري؟ دا د دې سیر سره. نو دلته کې دا من او اله چې دي آلې د معرفت ته سیر دي. نو مقصود لذاته نه شو، آلې د تعارف ته حال لغیر شو. کوم شی چې مقصود لذاته نه، اعلی د تعارف ته حال لغیري، نو هغه حرفي، دا هغه معنی حرفي ده. او صلاحیت د محکومن علیه د به وحده نه لري. دا به جز د محکومن علیه د به واقع کېږي، خو په خپله مستقل محکومن علیه به به نه راځي. نو حرف به نه مبتدا واقع کېږي، مبتدا محکومن علیه، نه به خبر واقع کېږي، خبر محکوم به، بلکې دا چې د غیر سره ملګری کړي، نو مجموعه به بیا محکومن علیه. لکه ترجمه به د سرتو څنګه کوي؟ سرتو ترکیب وکړه، سرتو فعل فاعل، سرتو سر فعل یا دا توی سره ضمیر مرفوع متصله د فاعل دی. فعل او فاعل چې وي مسند مستمر لري، دا مینو سره څه شی دی؟ دا اله د معرفت ته دی، سرتو ده.
سیر مې وکړ نو څنګه مې وکړ نو کوم ځای نه مې وکړ ابتدا د سیر د کوم ځای نه د بصرې نه من البصره انتهای په کوم ځای وه الى الكوفه دا من او اله دلته کې نه محکومون علیه واقع شي نه محکومون به بنفسه نه دي دا تابع د محکومون علیه او د محکومون به دي ښه چې د بلې کلمې سره ملګری کې نو حقه کلمه به پرې معلومه شي دي په خپله مقصود نه دي لکه چېرې مفردو او صلاحیت اعلی د تعارف ته حال لغیر وه مقصود لذاته نه و صلاحیت ته محکومون علیه د به وحده نه لاره نو دې ته عادات وایي په مفرد کې ورته څه نوم وایي عادات لکه من اله شو او که مقصود لذاته و صلاحیت ته محکومون علیه او د به لاره نو بیا به خالی نه بیا به خالی نه یا به حیات پا دی کی دلالت علی الزمان کئی ماده با دلالت پا حدث کئی و حیات با دلالت پا زمانه کئی یا با حیات پا دی کی دال علی الزمان نہیں کہ چرے مقصود لذاتی ہی او صلاحیت تا محکومن علیہ و دی بیہی لارو و حیات پا دی کی دال علی الزمانو و ماده دال علی الحدث و نو دې ته کلمه ویلی شي په اصطلاح د چا کې وایه کلمه په اصطلاح د منطقیانو او فعل ورته ویلی شي په اصطلاح د نحاتو کې لکه ضربه شو دا ضربه لفظ چې دی دا خو مستقل دی که نه صلاحیت ته محکوم به لري علیه نه لري خو د محکوم به خو لري فعل واضح و ذکر دی مسند مسند الله ذکر نه راځي چې دا خلاف د وضع د واضح دی خو مسند واقع کېږي او مسند او محکوم به واقع کېږي او محکوم به فرد استقلال نو دا فعل مستقل دی خو مسند ولې نه واقع کېږي ځکه دی مسند الله ځکه دی واضح و ذکر دی مسند ابدا نو که موږ یې وګرځو مسند الله نو لازمي خلاف د وضع د واضح لیکن پا دی ضربه کی اگر حیات دال دی مستقل دی حیات پا کی دال علی الزمان دی نو دیتا کلمه ہوئی او دی حیات تاولی نسبت کو حیات دلالت پا زمانی کئی پا دی فعل کی دو چیزونه دی یو ماده دو حروفنا اول حیات دی پا ضربه کی ماده دا دری بی دی حیات چی دا جمع کی نو حاصلی کی تینا وزن فعلا دا وزن فعلا حیات دی او دا ماده چې دا دلالت کوي په حدث باندې دا دوه درې بې دلالت کوي په ضرب باندې هغه حیات د ضربات چې وزن فعاله دی هغه دلالت کوي په زمانه ماضی باندې ته خبره پوه شو نو که مستقل و مقصود لذاته و اعلی د تعارف د حال غیر نه و خو حیات پکې دلالت کوو په زمان او ماضي دلالت کوو په حدث لکه ضربه شو نو دې ته کلمه ویلی شي په اصطلاح د چا کې د منطقیانو کې او فعل ورته ویلی شي په اصطلاح د نحاتو کې په دې خبره پوه شو او که چېرې داسې و چې مقصود لذاته و صلاحیت د محکومن علیه هم لاره او د محکوم به هم لاره د دواړو یې لاره خو حیات پکې دال علی الزمان نه و لکه زید شو عمر شو انسان شو فرض شو صلاحیت تا محکومن علیه دی بیهی لري مستقل دی او حیات پاکی دلالت پا زمانه نکی نو دی طویلے کی اسم پا دوارو اصطلاح کی دی که تطابق تا اصطلاحی نو دی منطقیان و تم اسم ہوئی نوحات و تم اسم نو کلمہ پا درے قسم شو کن مفرد پا سو قسم شو وایا مفرد پا درے قسم عادات کلمہ او اسم خود عادات ہوتا منطقیان عادات ہوئی نوحات ہوتا حرف منطقیان ہوتا عادات ہوئی عادات معنی جمع دا عادتون دا عادة علی توی
او دې ته ولې آلات وایي؟ دا آلې د استعمال د فعل او د اسم دي. ته پوه شوې؟ دا د فعل او د اسم په منځ کې راځي. آلې د استعمال د اسم او د فعل دي. عادات ورته ذکر منطقي او نوحات ورته څه نوم وایي؟ حرف. هغو ته حرف ولې وایي؟ د حرف یو لغوي معنا ده، بله اصطلاحي ده. حرف په لغت کې طرف ته وایي. دوی ته حرف ولې وایي؟ دوی واقع کېږي په طرف کې. په دې بیا شبه کړده په کافیه کې چې حرف واقع کېږي په طرف کې، حرف طرف ته وایي. دوی خو په منځ کې هم راځي. لکه خلک وایي اريد ان تحسن الیه. اريد ان تحسن الیه. دا اريد فعل فاعل شو، دا ان تحسن ان ناسبه مصدریه ده، حرف دی. ان تحسن الیه چې ته ما سره احسان وکړې، دا ان خو دلته کې په منځ کې راغلی. د دې اريد او د تحسن تعلق دی یو بل سره پیدا کوي. وایي طرف دا معنا ده زم دې ته حرف ځکه چې دی واقع کېږي په طرف کې، نو مراد د طرف نه جانب مقابل دی. د مقابل د فعل او د اسم راځي. طرف معنا دا ده چې د مقابل د اسم او د فعل راځي. څنګه؟ اسم مسند له واقع کېږي، دا حرف نه مسند له راځي، نه مسند. پوه شو؟ لکه مسند له فرد استقلال دی. نو فعل مسند واقع کېږي، مسند له نه واقع کېږي. ولې؟ ځکه دی واضح و ذکر دی مسند ابدا. نو که موږ یې مسند له وګرځو خلاف د واضح راځي، نو فعل به ټول عمري مسند وي. او اسم هم مسند له راځي، هم څه مسند دواړه راځي. او حرف نه مسند راځي نه مسند له راځي، نو د مقابل د چا دی؟ د فعل او د حرف دی. بل د حرفینو نه کلام وحده نه جوړېږي. لکه په کلام کې لابودي د مسند له نه مسند نه. مسند له فرد استقلال دی، حرف غیر مستقل دی، نه مسند له راځي نه مسند راځي په کلام کې. او اسم مسند له هم راځي، مسند هم راځي. او فعل په کلام کې مسند واقع کېږي، لکه دی واضح و ذکر دی مسند له نه واقع کېږي، ځکه خلاف وضع راځي. نو لهذا د دې وجې نه دا حرف چې دی د فعل او د اسم مقابل دی. څنګه؟ د حرفینو نه وحده کلام نه جوړېږي. ولې؟ لکه په کلام کې لابودي د مسند له د مسند نه، حرف نه مسند له راځي نه مسند، ځکه غیر مستقل دی. او د فعلینو نه وحده کلام نه جوړېږي. ولې؟ چې دوه فعل راشي نو یو فعل به مسند شي، خو بل مسند له نه جوړېږي، ځکه فعل واضح و ذکر دی مسند ابدا. نو که موږ یې مسند له وګرځو خلاف د واضح راځي. او په خلاف د چا نه؟ د اسمینو نه. د اسمینو نه وحده کلام جوړېږي. یو اسم مسند له شي، بل مسند شي. نو د مقابل د چا شو؟ د هر مقابل د فعل او د اسم شو. او حرف چې ورته وایي هر طرف ته وایي، پر طرف نه مراد مقابل دی. نو دا حرف د فعل او د اسم مقابل شو. څنګه؟ د اسمینو نه کلام جوړېږي او د فعل مسند واقع کېږي، او حرف نه مسند راځي په کلام کې، نه مسند له. د حرفین نه د سره کلام نه جوړېږي. د فعلین نه ولې کلام نه جوړېږي؟ ووایه. لکه فعل واضح مسند و ذکر دی، مسند له نه جوړېږي، او په کلام کې مسند له پکار دي. او د اسم نه هم مسند راځي، هم مسند له راځي. نو د معلومه شو چې دا حرف مقابل د چا دی؟ ووایه. مقابل فعل او د اسم. دا حرف مقابل د چا دی؟ د فعل او د اسم دی. دا حرف چې ورته وایو په معنا د طرف نه مراد مقابل دی. دا خو لغوي معنا د حرف چې حرف په لغت کې طرف ته وایي، د مقابل د دې دواړو راځي. و حرف په اصطلاح کې څه ته وایي؟ کافي مولای تعریف کړ دی معنا اصطلاحي.
حرف څه ته وایي؟ الحرف كلمة لا تدل على معنى في نفسه. په هر تعریف کې لابودي وي د جنس او د فصل. جنس ما بالاشتراک یا فصل ما بالامتیاز دي کې تفصیل بعد الابهام او قائم په نفس کې لایق د شان تعریفات. تعریف د هر کې چې کلمتونو دا جنس شامل له اقسام ثلاثه ده. کلمه فعلم دي، حرفم دي او اسمم دي. چې لا تدل على معنى في نفسه من دا فصل شو. تعریف ته حرف نه څوک واته اسم او فعل. لکه حرف دلالت په خپل معنا په خپل نه کوي، زم د ضمیمې ته محتاج دی. او فعل او اسم چې په خپل معنا په خپل دلالت کوي، زم د ضمیمې ته نه دی محتاج. لا تدل على معنى في نفسه چې وینو د تعریف ته حرف نه څوک واته اسم فصل شو، اسم او فعل. بیا دویم قسم سو چې مقصود لذاته وي. كلمة کلمه او فعل. د فعل ته منطقیان کلمه وي، کلمه ورته ولې وي؟ انوحات ورته فعل وي. کلمه ورته ځکه وي کلمه ماخوذ دی د کلم نه. کلم جرح ته وي، لازم ورسره سره تاثیر دی. او دا فعل هم تاثیر کوي په نفوسو کې. څنګه یو سړی راغی تا ورسره ښه فعل وکړو، د هغه نفس به خوشحاله شي، په تندې به څه شي کولی شي، په نفس کې به تاثیر وکړي د خوشحالۍ. تبلیغیان راغله جومات کې یې واړوله، خلکو ورته په خیر هم وویل، بیا یې وله اکرام هم وکړ، د دې تندي څه شي کولی شي. خو که دا تبلیغیان راشي خلک ورسره بد فعل وکړي، څنګه وهي بسترې ورته ور وغورځوي. په کار هم داسې ده چې ځای د استاد واسې وخت خرابوي. دا څه کوئ؟ په جوماتونو ګرځئ، روک شئ، چې دوی خفه نه شي لاړ شي یو ځای کې بیا کښېني، وایي زاره دا به د خدای نه مقرره وه. کټ خوشاني بیا ژاړي. خیر یې هم نه کوي خلکو ته، وایي خدای دې ورته هدایت وکړي. ته پوه شوې مطلب؟ نو دې ته کلمه ولې وایي؟ کلمه ماخوذ ده د کلم نه، او کلم جرح ته وایي، خو لازم ورسره تاثیر دی. او دا کلمه هم تاثیر کوي په نفوسو کې. جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان. او په اصطلاح د نوحاتو کې ورته څه ویلی شي؟ فعل ورته ولې وایي؟ لکه دوی فعل په لغت کې حدث ته وایي، معنا مصدری ته وایي. څه ته وایي؟ معنا مصدری ته حدث. فعل چې ذکر شي نو په لغت کې د فعل اطلاق کېږي په معنا مصدری باندې. نو فعل په لغت کې معنا مصدری ته وایي. لیکن فعل اصطلاحي مرکب دی د چا نه؟ وایه د درېو څیزونو، حدث او نسبت الفاعل او زمان. او دا هیئت پکې دال له په زمانه، او حدث پکې دال له په معنا مصدری او په نسبت الفاعل. نو په دې فعل اصطلاحي کې دا معنا مصدری جز ده، او فعل نوم د چاري، فعل نوم د دغه معنا مصدری دی. فعل په لغت کې معنا مصدری ته وایي ضرب یا قتل یا اکل. دغه مصدر ته دوی څه وایي؟ په لغت کې مصدر ته فعل ویلی شي. اوس دې فعل اصطلاحي ته چې مجموعه دی او ضربه دی یا یضربو دی، مرکب دی د حدث د نسبت تر زمان نه. دې مجموعې ته چې فعل ویلی شي دا مجاز دی تسمیة الکل باسم الجزء. دا فعل نوم د چا دی؟ دا هغه جز دی د معنا مصدری دی. خو دې مجموعي فعل ته نو فعل اصطلاحي کو په اصطلاح د نوحاتو کې مرکب دی د حدث د نسبت تر زمان. دې مجموعي ته چې څه ویلی شي؟ فعل خو په لغت کې هغه معنا مصدری ته وایي. نو دا تسمیة الکل باسم الجز دی، مجاز دی. ته پوه شوې؟ دا خو لغوي معنا د فعل شو. فعل په لغت کې څه ته وایي؟ معنا مصدری ته، معنا مصدری حدث ته وایي. خو دلته کې د فعل اصطلاحي ته بیا ولې فعل وایي؟ دا تسمیة الکل باسم الجز دی. او فعل په اصطلاح کې څه ته وایي؟
اصطلاحي معنا خاص الكلمة. هر معنا اصطلاحي و په لغوي مشتمل سره د زیادت د فعل اصطلاحي تعریف چې د صاحب د کافی ابن حاجب کړ دی الفعل کلمه تدل على معنى في نفسه فعل یو کلمه چې دلالت کوي په خپل معنا باندې په خپل دم د زمینه ته نه محتاجه مقترن باحد الازمنه الثلاثه چې دا معنی مقترن په یو د ازمنه او ثلاثه پورې نو په تعریف ته د فعل کې چې وي کلمتون نو دا جنسو درې وړو ته شامل کلمه خو اسم دی فعل هم دی حرف چې تدل على معنى في نفسه چې په خپل معنا په خپل دلالت کوي زم د کلمې اخرى ته نه محتاجه نو حرف د تعریف د کلمې نه او د فعل نه او چې مقترن بیا حد الازمنه الثلاثه وي د تعریف د فعل نه اسم او اتا پوه خدریم قسم په اقسام د مفرد کې څوک ته اسم دی چې په دواړو اصطلاحو کې وته اسم ویل شي پیږي مولا سي بابا پوه شو ډېر خو نو اسم په لغت کې څه ته وایي اسم په لغت کې لغت ماخوذ السمون سمو علو ته علو تبي او دې اده کې څه علو ده دی عالی دی په اخوینو څنګه عالی دی څه مسلم حرفین له وحده کلام نه جوړیږي تفعیلون فعلین له وحده کلام نه جوړیږي او دو اسمین له کلام جوړیږي ځکه په کلام کې لا بودی د مسند لینه یو اسم مسند جوړیږي بل مسند له جوړیږي جو کلام به نه جوړ شي زیدون قائم خدا حرفین له وحده کلام نه جوړیږي ولې په کلام کې لا بودی د اسناد نه اسناد مسند له غواړي هر غیر مستقل نه مسند راځي نه مسند له راځي نه په دې کې دواړه مفقود دي دا فعلین له وحده کلام نه جوړیږي ولې د فعل واضح و ذکر د مسند ابدا کمنګه مسند له وګرځو خلاف وزن راځي چې دوه فعل جمع کړي دا یو فعل خو به مسند جوړ شي خو دا بل فعل څه نشي جوړېدی مستدل نشي جوړېدی دا فعلین نو وحده کلام نه جوړي او د اسمانو نه جوړیږي ولې کلام کې اسناد کې مسند لې او اسم مستقل لې هم مسند له جوړیږي هم مسند جوړیږي نو یو اسم به مسند له شي بل به مسند شي اسناد براشه و اسناد چې پکې کلام بشي او په دې کې بیا دا شرط چې د دوه اسمونو کلام جوړای په کلام کې په اسناد کې حملي دا مسند چې په مسند له محمولي حملي او اسم جامد په چا حمليږي نه نو کلام چې جوړیږي د دوه اسمینو جامدینو نه بل جوړیږي لکه یو جامد په بل حملېږي نه په کلام کې حمل دا یو د دې اسمینو به صحیح جامدي هغه مسند له او بل با صحیح مشتقي هغه مشتق به مسندي لکه زیدون قائمون زیدون مسند له دی کنه مبتدا او جامد دی او قائمون مسند دی او مشتق دی و د دو جامدینو نه کلام د دو اسمینو جامدینو نه کلام نشي جوړېدی کلام کې حمل یو کې حمل نه کېږي لکه زید یو جامد دی عمر څه بل جامد دی دې کې ته کلام نشي جوړېدی چې زیدون عمرون لکه د عمر حمل په زید دی خبره پوه شوي دا اوس تقسیم د مفرد کوي ښه دې کته عبارت ته ګوره فصل مفرد بر سے قسم است مفرد پدرے قسم دے اسم یو و کلمہ دوا و آدبات درے عبارت چی پاروی کی جوڑا دسی بجوڑا چی المفرد علی ثلاث اقسام مفرد پدرے قسم دے اسم یعنی احدها اسم یو پدی دریو اقسامو کے اسم دے وكلمة وثانيها كلمة ده مثلا كلمة ده وأدوات وثالثها أدوات دريم أدوات مفرد بدريك اسم ده يو اسم دوما كلمة أو دريم أدوات ده وجد حصر وي كبتقسيماتو كلا بودي ده حصر ده مقسم نپاقسام كي وجد حصر
دا وجه د حصر عقلی ده زیران کی معنی لفظ مفرد ویل دی وجه نه چې معنا د لفظ مفرد اگر نا تمام بودو کچری نا تمام وا دا معنا د لفظ مفرد نا تمام وا نا تمام سمانه غیر مستقله وا او نا تمام سمانه یعنی صلاحیت ندارت صلاحیت نلارو کہ محکومن علیہ و بیہی شوت چې محکومن علیہ و بیہی شی دا معنی دا مفرد بخالینی یا بنا تمام وی غیر تام وی دا غیر تامی سمانا صلاحیت دا محکومن علیہ دا بیہی بن لری اعلی دا تعارف دا حال دا غیر وی صلاحیت دا محکومن علیہ دا بیہی بن لری نو آرا دریفن دقا مفرد تا چه صلاحیت دا محکومن علیہ دا بیہی نلری غیر تام وی پا اصطلاح دا دیفن کی وطا سنموی ادوات خوانند سوات وی ادوات و در نحو حرف او پا نحو کی وطا حرف وی کچلی دا مانا دا مفرد غیر مستقل و اعلی دا تعارف دا حال دا غیر و صلاحیت دا محکومن علیہ دا بیہی نلارو نو دے قسم تا پا اصطلاح دا نوحاتو کے حرف وی او پا اصطلاح دا منطقیانو کی وطا عداد وی و اگر معنی وی تمام استا که معنی ردی مفرد تام وا او صلاحیت دا محکومن علیہ دی بیہی لارا مستقل و اعلی دا تعارف دا حال لغیر نوا پس خالی ازان سانو خالی بددین نئی کہ صلاحیت ندارت کہ محکومن علیہ شود چه صلاحیت دا دی نلره چه محکومن علیہ شی محکومن علیہ نو واقع کیده محکومن بیهی واقع کیده خو محکومن علیہ نو واقع کیده ولی لکه دی واضح وضع کرو مسند نو کتی مسند اللہ و محکومن علیہ اگرزای نو خلافی وضع رازی نو کدا مفرد دا ستقبلی نو چه صلاحیت دا محکومن علیہ نلره دا مسند اللہ صلاحیت نلاره خواه محکومن علیہ نو واقع کیده محکومن بیهی و مسند واقع کیده خو محکومن علیہ نو واقع کیده کہ محکومن علیہ نشود وشو یا نا کہ محکومن علیہ شود یا نا اگر ندارت کچرے یعنی دی کہ بیا صلاحیت تا محکومن علیہ وی یا بنی کہ صلاحیت دا محکومن علیہ پکی نو محکومن بھی واقع کیدا خبر واقع کیدا خود محکومن علیہ صلاحیت پکی نو نو آرہ کلمہ گویندا دیتا سوئی کلمہ خبر ورسی کلمہ و طویلش خود در عرفی کلمہ و طویلش و در نحو فعل و در نحو فعل کلمہ و تپسلات منطقیانو کیو یا فعل و تپسلات نحواتو کی خدا کلمہ کم یو قسم شو کلمہ قسم شو چه صلاحیت تا محکومن علیہ نلیری مسند اللہ نواقع کی یا مسند واقع کی دا محکومن علیہ ولی نواقع کی خلاف وزر آجی دے واضح وزر کرده مسند ابدا دو کمنگ او گردو مسند اللہ محکومن علیہ نو خلاف دا وزر دا واضح رازی تبا خبر اپوش نو دک طبیعت سویلشی کلمہ پا اصطلاح دا نوحاتو منطقیانو او فعل و طویلشی پا اصطلاح دا منطقیانو کی نوحاتو کی و اگر صلاحیت دارت کہ دا محکومن علیہم صلاحیت لری یا دا محکومن بیہی ہم لری دا دوارو لری نو آرہ اسم خوانند اگر تصویلیشی خدا دا یو قسم تقسیمو کخوا یو قسم وجد حسر یو قسم وجد حسر بلهم دا غماوی لرتمخ کی اتواکی دا مفرد بخاری نی یا بنا صلاحیت تا محکومن علیہ لری یا نبا صلاحیت تا محکومن بیہی لری نی پا کلام کی و نمسند اللہ واقع کی یا نبا مسند واقع کی ولی لکا مسند اللہ مسند فرد استقلال لی او دے بغیر مستقلی اعلی دا تعارف تا حال لغیر بھئی نو کچری دا سے ہو چنئی صلاحیت تا محکومن علیہ لرا او نئی دا بیہی لرا
اعلی د تعارف ته حال لغیر وا نو دا ادوات دي څه دي ادوات په اصطلاح د منطقیانو کې ادوات دي او په اصطلاح د نحواتو کې حرف دی او کچره داسې نه و بیا به خالي یا به صلاحیت د محکومن علیه نه لري یوازې د محکومن علیه صلاحیت به نه لري د محکوم به صلاحیت به لري خو د محکومن علیه صلاحیت به نه لري نه مبتدا به نه واقع کېږي د محکومن علیه صلاحیت به نه لري ولې ځکه دی به واضح وضع کړی مسند نو که موږ یې وګرځو مسند الله نو خلاف وضع به راځي داسې د مسند الله صلاحیت به نه لري د مسند به لري دغه ته کلمه وایي د داسې وجه د حصر وایي ښه کلمه کې صلاحیت د مسند الله ولې نشته ځکه دا واضح وضع کړ د مسند ابدا نو که موږ یې مسند الله وګرځو خلاف وضع به کې راځي دغه کلمه شو او که صلاحیت د محکومن علیه هم لاره د محکوم به هم لاره د دواړو لاره نو دا اسم شو په دې خبره پوه داسې وي که نه که د دواړو صلاحیت یې نه لاره نه د محکومن علیه نه د به هغه حرف شو او که صلاحیت د محکومن علیه نه لاره فقط بیا فعل شو نه کلمه شوه کلمه شو او که صلاحیت د دواړو یې لاره هم محکومن علیه جوړېده هم محکوم به اسم شو دا خو داسې وي او چا پکې داسې وجه د حسن ویله چې یا به صلاحیت د محکومن علیه او د به د دواړو نه لري غیر مستقل وي دغه ادوات شو او که صلاحیت یې لاره نو بیا به خالي نه یا به پکې هیئت دال علی الزماني یا به هیئت دال علی الزمان نه که هیئت پکې دال علی الزمان نو دا کلمه ده او که هیئت پکې دال علی الزمان نو دا اسم دی دا اسم دی هغه مخکې ما وجه د حسن دا بله طریقه د وجه د حسن بالکل خلاص شو خان فصل لفظ مرکب بر دو قسم است هر کله چې فارغ شماتن د تقسیم د مفرد نه اقسام ثلاثه وتا شروع وکړه په تقسیم د مرکب کې ای پوه بابا کله فروسی به مفرد مرکب ته مرکب ولې وي مرکب د ترکیب نه د ترکیب انضمام ته وي او د حاصل شعر په ضم د کلمتینو سره سړی چې یوازې مفردي چې ښځه وله وکړي مرکب شي مرکب شي دوی د هم جمع شي دا مرکب په لغت کې د رکب یرکب ترکیبا د باب تفعیل نه باب تفعیل دی رکب یرکب ترکیب ترکیب په لغت کې څه ته معنا لفظ معنا د مصدر نه معلومیږي ترکیب انضمام ته د مرکب ته ولې مرکب وایي دې کې یوه کلمه بلې ته ضم شي ده نو مرکب په لغت کې ماخوذ دی د ترکیب نو ترکیب انضمام ته وایي دې کې انضمام د یوې کلمې شی دی د بلې سره دا مرکب اوس په دوه قسمه دی یو تام دی او بل ناقص په دې کې وجه د حصر داره چې دا مرکب به خالي نه یا به فایده رسوي مخاطب ته فایده تامه یا به فایده مخاطب ته نه رسوي فایده تامه په فایدې کې به حاجت پې ضم د بلې کلمې ده چېرې فایده یې رسوله مخاطب ته فایده تامه نو دې ته مرکب تام خو دا فایده په کلام کې په څه شي تابېږي فایده تابېږي په اسناد سره چې په کلام کې اسناد اسناد څه غواړي ما ته وکړي اسناد غواړي یو مسند او یو مسند الیه چې په کلام کې مسند الیه هم یو مسند وي نو اسناد راغی چې اسناد راغی نو کلام تام شو او د تام معنا دا ده چې صحیح دی سکوت د مخاطب په دی باندې نه مخاطب سکوت پې صحیح شي دی محتاج نشي په افاده کې بلې کلمې ته سوال ته محتاج نشي نو مرکب په څه تامیږي په مستند مستعیله نه مرکب تامیږي په اسناد تام څه معنا ده چې فایده رسوي مخاطب ته تام بحيث يصح سکوت المخاطب علیها چې سکوت د مخاطب پې صحیح وي
او دې سوال ته نه محتاج کېږي. خو دا فایده تامیږي په اسناد سره. مرکب تام دي ته و چې د مفید د فایدې تام او فایده تامیږي په اسناد سره. او اسناد غواړي څه؟ مسند الله مسند. چې په دې مرکب کې یو مسند الله او بل څه مسندي، نو په مسند الله کې اسناد راغی، چې راغی نو فایده تامه شو. نو سکوت مخاطب په صحیح دی به بیا سوال ته نه محتاج. تک مرکب تام دی. لکه وای زیدن قائمون، زیدن یو کلمه ده مبتدا جوړه شو مسند الله شو. قائمون بله کلمه ده هغه مسند دی او خبر دی. د مسند الله په منځ کې اسناد دی. د زیدن قائمون څه معنی؟ په زید د حکم د قیام وکړه. نو زید مسند الله شو، قائمون مسند شو. او زید مبتدا شو او قائمون خبر شو. د دې مبتدا او د خبر نه کلام جوړ شو. او دا کلام تام دی. ولې تام دی؟ کلام تامیږي په اسناد سره، مرکب تامیږي په اسناد سره. دې کې اسناد شته. اسناد غواړي مسند دې کې مسند الله مسند شته. اسناد راغی نو کلام تام شو. تام معنا داره فایده او رسول مخاطب ته فایده تام. سکوت مخاطب په صحیح دی که تپوس نه کوي حاجت نشتی. کلام تام شي. دوی مرکب ناقص دی. څه مرکب ناقص؟ دې ته مرکب ناقص وایي. ناقص ورته ولې وایي؟ ناقص د نقصان نه. نقصان نه دی. دې کې اسناد نشته. اسناد ولې نشته؟ مسند الله مسند پکې دواړه نشته. یو پکې موجود دی. یا مسند الله شته مسند نشته، یا مسند شته مسند الله نشته. نو اسناد نه راځي ځکه اسناد مسند دواړه غواړي. دې کې دواړه نشته. نو فایده غیر تامه ده. مخاطب ته تامه فایده نه رسي. لکه فایده تامیږي په اسناد سره. اسناد غواړي مسند الله او دې کې دواړه نشته. یا مسند الله شته مسند نشته، یا مسند شته مسند الله نشته. نو دقه دې کې بس سائل سوال کوي چې کوم یو مذکور دا غبل تپوس وکړي چې هغه ورته ذکر کړي نو هله به فایده تامیږي. لکه څنګه وایي سړی وایي غلام زیدن، غلام د زید. لا غلام دلته کې مضاف دی. دوه کلمې دي. زید مضاف الیه دی. دې کې به ته څنګه ترکیب کوې په غلام زیدن کې؟ غلام مضاف او زید مضاف الیه. او دا مضاف سره د مضاف الیه نه یو جز د جملې واقع کېږي. نو که دا غلام زیدن ته مسند الله جوړای نو مسند نشتی. نو سائل به تپوس کوي دلته چې ته ورته غلام زیدن ووایې. نو هغه به درته تپوس کوي چې ما غلام زید. غلام زید څه شی دی؟ نو ته به ورته خبر ذکر کوې. هله به فایده تامیږي. هغه وایي ما غلام زید. غلام زید څه دی؟ کونی دی که ولاړ دی که ډوډۍ خوري که ناست دی. نو ته به ورته مسند ذکر کوې. دا مسند الله شو. غلام زید مسند نشته. مسند به ورته ذکر کوې. هله به فایده تامیږي. ته به بیا څنګه وایي؟ غلام زیدن قائمون، یا غلام زیدن آکلون، یا غلام زیدن کنیون. نو بس اوس فایده تامه شو. مسند دې ذکر کړه. دې مسند د ذکر کولو نه مخکې فایده غیر تامه ده. دې ته مرکب ناقص وایي. څه ورته وایي؟ مرکب ناقص. مرکب ورته ولې وایي؟ ځکه د دوو کلمو نه جوړ دی. مضاف مضاف الیه. او ناقص ورته ولې وایي؟ ناقص د نقصان نه دی. ځکه نقصان دی. په دې کې فایده نه ده تامه. فایده ناقصه ده. فایده محتاجه ده ضم د کلمې اخرى ته. نو که دې مسند الله دې جوړ کړی نو مسند به غواړي. او که دې مسند الله جوړی مسند به غواړي. که دې مسند جوړی مسند الله به غواړي. نو سائل به خامخا تپوس کوي چې ته غلام زیدن وایې. نو مخاطب به درنه تپوس کوي چې ما غلام زید. نو ته به بیا جواب ورکوي چې قائمون، غلام زید ولاړ دی. نو دا غلام زید به مسند الله شي. او دا قائمون چې په جواب کې راغی هغه به څه شي؟ مسند شي. کلام والا تام شي. د مرکب ناقص نوم ورته وایي یا مرکب غیر مفید نوم ورته وایي. دا نومونه دي. دغه مرکب تام نومونه څه دي؟
یو نومی مرکب تام دی او بل نومی مرکب مفید دی. او دی غیر تام نوم یو مرکب ناقص دی او بل نومی مرکب غیر مفید دی. مفید غیر مفید وتوموی. فصل لفظ مرکب بر دو قسم است، تام و غیر تام. تام آن است مرکب تام آگا دی کہ سکوت بروی صحیح باشد، کہ سکوت مخاطب بھی صحیح بھی، یعنی جو متکلم بر آن جا وہ ہر کل چھ متکلم پدغ بانی سکوت کند سکوتو کی نہ مخاطبی را انتظار نہ باشد، مخاطب انتظار نہیں، نہ مخاطب انتظار نہیں فائدہ تامشی آنچ انتظار آنچ انتظاری آغاچ انتظار لری کہ محکومن علیہ باشد انتظار دکرے چھ محکومن علیہ وی بی محکومن بھی محکومن علیہ بی دا محکومن بھی نا یا محکومن بھی باشد محکومن بھی وی خود بی محکومن علیہ دکر دے کے انتظار دے چھ محکومن علیہ بھی پکی دوارا نہیں مسند اللہ مسند پکی دوارا نہیں دکا مرکب ناقص دے یا پکی مسند اللہ اشتا نہ مخاطب انتظار دے مسند تا مسند نشتا یا پکی مسند اشتا خود مخاطب انتظار دے مسند اللہ تا مسند اللہ پکی نشتی دکا ناقص دے. ومکر تام مرکب تام اگر فی نفسی ہی داخلات شو مرکب پا دو قسم شو یا تام شو او بلت شو ناقص شو. تامی کی پسو مرکب پا اسناد اسناد سواری مسند مسند دے چو دوار پا کیون دکا مرکب تام دے او سکوت مخاطب پی صحیح دے دے بیا منتظر نہ دے. ناقص کم جو دے یا پا کی محکومن علیہ شتے مسند اللہ شتا مسند نشتا یا مسند شتے مسند اللہ نشتے خود دوارا نشتا اسناد نشتا زکا اسناد مسند مسند اللہ دوارا واری دے کے دوارا نشتا نو چی یو ذکر شو نہ مخاطب بلتا منتظر دے سکوتی نہ دے صحیح سوال با کئی نو دکا مرکب ناقص دے دے بتامی کی پس پر جواب دے مخاطب سرا لکا غلام و زید مالتا ہوئی لگا مرکب ناقص یا ناقص تلری کا اس دا مرکب تام تقسیم کئی ناقص بروس طبیعہ تقسیم ہوئی. مرکب خوب دو قسم شو یا تام شو یا ناقص شو. تام تا مفید ہوئی ناقص تا غیر مفید ہوئی. دغه مرکب تام اس تقسیم ہوئی بیا با مرکب ناقص تقسیم ہوئی. نا مرکب تام بیا با دو قسم ہے یا خبر دے او بلا انشاءاللہ. مرکب تام دا خبر او انشاء اقسام دا چاری ہوا دا مرکب تام. مرکب تام پر دو قسم ہے یا خبر دے انشاءاللہ پدی کی وجہ دا حسر دار دا مرکب چیوی یا پر مرکب کی قصد حکایت عن الواقعہ شیئی یا پدی کی متکلم قصد حکایت عن الواقعہ کڑے یا بھئی قصد حکایت عن الواقعہ نہیں کرے. تو متکلم پدی مرکب تام کی قصد حکایت عن الواقعہ کڑے دی مرکب تام ہوئی اور پتان کی وطا خبر ہوئی سوتا ہوئی خبر نو پا اصطلاح دا نوحاتو کی وطا جملہ خبریہ ہوئی او پا اصطلاح دا منطقیانو کی وطا قلیہ ہوئی. کچھری متکلم پدی کے قصد حکایت عن الواقعہ کڑے پدی مرکب تام کی کدا قصد حکایت عن الواقعہ کڑے ہو پدی مرکب تا خبر ہوئی او کدا قصد حکایت عن الواقعہ نو کڑے واقعہ نہ لرلا نو دیتا سوئی انشاء مرکب تام انشاء. مرکب تامی خبری کی قصد حکایت عن الواقعہ رندی کہ وہ یو حکایتی او بلا وہ واقعی دے واقعہ تا محکیان ہوئی ندی کہ وہ یو حکایتی او بلا محکیان ہوئی نو کدا حکایت تا محکیان ہو سر مطابق ہو نو دیتا صدق ہوئی
او که حکایت محکی عنه سره مطابق نه نو دې ته کذب وایي. له دې وجې نه چې په کلام خبري کې قصد حکایت عن الواقع دی، نو دې کې یو حکایت دی او بله محکی عنه ده، نو دا کلام خبري موصوف کېږي په صدق او په کذب سره. ځکه که دغه حکایت په دې کې مطابق د محکی عنه سره، دا کلام خبری به موصوف کیږي په صدق سره. که حکایت مطابق نه د محکی عنه سره نه موصوف کیږي په کذب سره، نو دا صدق او کذب اوصاف د چا دي؟ د کلام خبری دي. او په انشاء کې خاص حکایت عن الواقع نشته، دا ایجاد د ما لم یوجد دی. کلام جدیده د ایجاد د ما لم یوجد دی، قصد حکایت عن الواقع پکې نشته. نو که قصد حکایت عن الواقع پکې نه نو دا انشاء ده، او په انشاء کې حکایت محکی عنه نشته، قصد حکایت عن الواقع نه دی شي. د دې وجې نه انشاء نه موصوفه کېږي په صدق او کذب سره، ځکه صدق مطابقت د حکایت د محکی عنه سره، او کذب عدم مطابقت د حکایت د محکی عنه سره. او مطابقت عدم مطابقت علی راځي چې محکی عنه ولري، او انشاء لره محکی عنه نشته، دې کې حکایت عن الواقع نشته. د دې وجې نه انشاء لا یوصف بالصدق والکذب، انشاء نه موصوفه کېږي په صدق او په کذب سره. او قائل له انشاء ته نسبت د صدق د کذب نه کېږي. دا صدق په کلام خبري کې د څه شي نه عبارت دی؟ ځان پوه کړه. په کلام خبري کې یو حکایت او بل محکی عنه وي، نو که دا حکایت د محکی عنه سره مطابق و نو دې ته صدق وایي. صدق څه شی دی؟ مطابقت الحکایت للمحکی عنه. او که دا حکایت د محکی عنه سره نو مطابق، دا کذب دی. او خارج کې ته خیم جمله خبر خیم او حکایت د محکی عنه خیم او صدق کذب د تخیم. نو په هر کلام خبري کې یو نسبتی تایم خبری وي چې هغه فهمیږي د کلام نه په هند تلفظ کې، او حاصلي کې په ذهن کې په هند تصور کې، او دې نسبت ته نسبت کلامی وایي. که دا فهمیږي د کلام نه په هند تلفظ کې، حاصلي په ذهن کې په هند تصور کې، دا نسبت کلامی کله ایجابي وي کله سلبي وي. لکه یو سړی وایي زید قائم، زید ولاړ دی، په دې زید حکم د قیام کوي، دا هغه نسبت ایجابي دی ښه، چې فهمیږي د کلام نه په هند تلفظ کې. او چې وایي زید لیس بقائم، زید نه دی ولاړ، دا هغه نسبت سلبي دی چې فهمیږي په هند تلفظ کې. دا کوم نسبت چې په دې دا کلام دلالت کوي که ایجابي دی او که سلبي دی، دې نسبت ته نسبت کلامی ویلی شي. څه ته ویلی شي؟ نسبت کلامی. د نوم یو نسبت کلامی دی، دویم نوم یې حکم دی، او دریم نوم یې حکایت دی. او قطع نظر د دې نسبت کلامی نه د دې موضوع او د محمول په منځ کې، موضوع دلته کې زیدون دی او محمول قائمون دی. قطع نظر د دې نسبت کلامی نه د دې موضوع د محمول په منځ کې به په نفس الامر او په خارج کې هم یو نسبتي. څه؟ په نفس الامر او په خارج کې یو نسبتي. څنګه؟ چې دا زید به په خارج کې یا په داسې حیثیت سره چې د ده نه به انتظار د قیام کېږي، ډکې نسبت ایجابي شو، یا به د ده نه انتظار سلب القیام کېږي، پروت نو په نفس الامر او په واقعه کې نفس الامر او واقعه کومه مرتبه ده؟ قطع نظر د تلفظ د متلفظ د تصور د متصور نه په خارج کې به هم د دې موضوع او د محمول په منځ کې د زیدون او د قائمون په منځ کې به هم یو نسبتي، چې هغه نسبت به یا ایجابي نسبت به څنګه ایجابي کېږي چې زید په خارج کې په داسې حیثیت چې د ده نه انتظار قیام کېږي ډکې، یا به نسبت سلبي سلب دی منتظر کېږي پروت وي. او دغه نسبت ته چې د موضوع د محمول په منځ کې په نفس الامر او په خارج کې دی، دغه نسبت ته نوم ویلی شي نفس الامر. څه؟ نفس الامر. یو نوم نفس الامر دی،
دویم نومی محکیان هو دا یو نومی سره نفس الامر بل نومی سره محکیان هو او دریم نومی نسبت خارجی نسبت خارجی یو نومی نسبت خارجی ده دریم نومی محکیان هو دا دریم نومی نفس الامر نفس الامر دی نو دا خو ثابته شوه کنه چې په هر کلام کې یو نسبت کلامی که ایجابي یا که سلبي او قطع نظر د دې نسبت کلامی نه په خارج کې هم د موضوع د محمول په منځ کې یو نسبت وي هغه نسبت ته څه نوم وایي نسبت خارجي بل نوم ورته څه وایي نفس الامر او دریم نوم ورته څه وایي محکی عنه خو دې نسبت کلامی ته څه نومونه وایي د هغې نومونه یې زده کړه په هر کلام کې یو نسبت کلامی وي چې فهمیږي د کلام نه نو یو نوم د نسبت کلامی دی ولې ځکه دی د کلام نه فهمیږي بیا ایجابي که سلبي دویم نوم د دې نسبت کلامی سره حکایت دریم نوم سره حکم درې نوم شو یو نوم نسبت کلامی شو دویم نوم حکایت شو دریم نوم حکم شو او قطع نظر د دې نسبت کلامی نه چې د کلام نه فهمیږي په خارج کې به هم د موضوع د محمول په منځ کې د زیدون د قائمون په منځ کې به یو نسبت وي قطع نظر د نسبت کلامی نه په خارج کې به هم یو نسبت وي چې هغه نسبت چې په خارج کې هغې ته څه نوم وایي نسبت خارجي ورته وایي یو نوم یې سره خارجي دویم نوم یې سره محکیان هو دریم نوم یې سره نفس الامر اوس صدق ته تخیم نو د هر کلام دپاره خو دوه نسبت راله کنه یو نسبت کلامی راغی چې د کلام نه فهم شو او بل نسبت خارجي راغی چې په خارج کې په سترګو ښکاري اوس صدق څه ته وایي صدق مطابقت د نسبت کلامی دی د خارج سره صدق څه ته وایي مطابقت د نسبت کلامی د خارج سره دا مطابقت څنګه راځي په دوه صورتو کې راځي چې نسبت کلامی هم ایجابي وي خارجي ایجابي ته په خوله زیدون قائمون وایي او په خارج کې هم په زید کې قیام نسبت کلامی مطابق شو د چا سره واقع سره څنګه مطابق شو دواړه ایجابي شو یا نسبت کلامی سلبي دی او په خارج کې هم سلب دی څنګه تا په خوله زیدون لیس بقائمن وایي او په خارج کې هم سلب القیام او قیام نو په زید کې نو دلته کې دا نسبت کلامی د خارج سره مطابق شو د مطابقت څو صورتونه شو دوه صورت شو نسبت کلامی هم ایجابي و خارجي هم ایجابي و مطابقت شو تا زیدون قائمن په خوله ووایي په خارج کې هم زید کې قیام او ډکې و قیام ته مستدا کلامی هم ایجابي شو خارجي هم ایجابي شو دا یو څه دا دې ته صدق وایي بل د صدق دویم صورت کلامی هم سلبی و خارجی هم سلبی شو څنګه تا په خوله زیدون نسب قائمین وي او په خارج کې هم په زید کې سلب القیام دې ته مطابقت د نسبت کلامی وي د خارج سره لا صدق شو دا مطابقت د نسبت کلامی د خارج سره دې ته منطقیان صدق وي دا مطابقت په څو صورتونو کې راځي په دوه صورتونو چې نسبت کلامی هم ایجابي او خارجي هم ایجابي په خوله دې زیدون قائمین وي په خارج کې هم پکې قیام یا نسبت کلامی هم سلبی او خارجی بخلد زید لیس بقائمین و په خارج کې سلب القیام دا کلامی او خارجی دواړه ایجابي شو نو مطابقت شو یا دواړه سلبی شو نو مطابقت شو دې ته څه نوم وایي صدق د صدق څو تعبیرات دي اوس وخت کې درې یو تعبیر د صدق داري صدق څه ته وایي مطابقت د نسبت کلامی د خارج سره د مطابقت د حکم د نفس الامر سره مطابقت د حکایت د محکی عنه سره دا تعبیرات د صدق شو عدد مقابل سره کذب دی کذب څه ته وایي عدم مطابقت د نسبت کلامی خارج سره دا کذب دی عدم مطابقت څنګه راځي عدم مطابقت هم په دوه صورتونو کې راځي چې یو د نسبتین ایجابي او بل سلبي ته په خوله څه وایي زید قائمون په خارج کې سلب القیام په زید کې قیام نه پوره
کلامی ایجابي شو خارجي څه شو دغه شو سلبي شو یا کس دی څنګه عکس یعنی زیات خو دې نسبت سلبي ذکر کړی زید ليس بقائم اب خارج کې قیام دی نو یو د نسبتینو نه څه شو ایجابي شو او بل سلبي نو که کلامی ایجابي و خارجي وته سلبي و یا کلامی سلبي و خارجي وته ایجابي و مطابقت نشته دا کذب ویل کې کذب او د کذب بیا څو تعبیرات دي کذب په کلام خبري کې څه ته وایي عدم مطابقت د نسبت کلامی د خارج سره یو عدم مطابقت د حکایت د محکیانو سره او عدم مطابقت د حکم د نفس الامر سره څه پوه شوې بابا ورسېد په ډېر ښکلي ورسېد بابا خدا صدق کذب اولا و بالذات د صفاتو د چا نه دي دا د خبر نه دا صدق کذب اولا و بالذات د صفاتو د نسبت نه دي نسبت په دې کلام کې څه نسبتي دا نسبت کلامی چې د خارج سره مطابق شي د نسبت خارجي سره نو صدق او دا نسبت کلامی چې د خارج سره مطابق نشي نو کذب نو صدق کذب دا بالذات د چا صفاتونه د نسبت کلامی صفاتونه دي و دې مجموعي جملې ته چې صادق ویل کېږي دې مجموعي قضیې ته چې صادق ویل شي او خلق تعریف د قضیې څنګه کوي داسې القضیة قول يحتمل الصدق والكذب قضیه یو قول دی قول خو مرکب دی قضیه یو قول دی قول له چا نه جوړېږي د موضوع د محموله د نسبت تعریف د صدق داسې کوي د قضیې تعریف داسې کوي چې قضیه څه ته وایي قول يحتمل الصدق والكذب قضیه یو قول دی چې احتمال د صدق د کذب لري نو دا صدق کذب دلته کې صفتین د چا شو د قول شو قول خو قضیه ده نو دا د قضیې صفتونه راغله لیکن دا صدق کذب بالذات خو صفت د قضیې نه دی دا صفت د چا نسبت کلامی دی خو دې قضیې ته چې صادق کاذب ویلی شي دا مجاز دی دا توصیف الکل بصفت الجز دی مجاز دی پکې د قضیې تعریف موږ څنګه وکړه قول يحتمل الصدق والكذب دا صدق کذب دغه دی کې صفتونه د چا جوړ شو د قول جوړ شو قول خو قضیه ده قول قضیه ته صادق کاذب وایي خو دا صدق او کذب خو بالذات د قضیې صفت نه دی ځکه صدق څه شی دی مطابقت د نسبت کلامی دی د خارج سره او کذب عدم مطابقت د نسبت کلامی د خارج سره دا خو صفتونه د نسبت دي صدق کذب اوس دې قضیې ته ولې صادق کاذب وایي دا مجاز دی دا توصیف الکل بصفت الجز دی ته پوه شو په دې کې یو بل مجاز څوک کوي مرتبتین د کلام خبري تعریف داسې کوي کلام خبري څه ته وایي چې قائل ته نسبت د صدق د کذب کېږي قائل ته نسبت د صدق او د کذب کېږي محاوره کې قائل ته نسبت د صدق د کذب کېږي خبر څه ته وایي نوحات داسې تعریف کړی د خبر مقابل د انشاء خبر څه ته وایي مقابل د انشاء خبر وایي دې ته وایي چې قائل د دې په عرف کې موضوع کېږي په صدق او په کذب سره څنګه چې قائل ته نسبت د صدق د کذب کېږي چې دا قائل په دې خپل قول کې یا صادق دی یا کاذب دا خبره د انشاء تعریفات په نحو امیر کې څنګه شي دی وکړه کنه وایي خبر څه ته وایي خبر هغه کلام دی چې قائل ته قائل موصوف کېږي په صدق او کذب سره چې ویلی شي قائل لري چې انه صادق فی او کاذب چې دا قائل په خپل قول کې صادق دی یا کاذب دی دغه کې دا صدق او کذب صفت د چا جوړ شو دا صدق او د کذب دلته صفت د قائل جوړ شو دا خو صفت د قائل نه دی اول بذات دا خو صفت بذات د چا دی دا صفت کلامی دی او قائل ته صادق کاذب وایي دا مجاز دی قائل ته چې صادق کاذب ویلی شي په اعتبار د قول سره او قول ته چې صادق کاذب ویلی شي په اعتبار د جز سره چې نسبت دی نو دې ځای کې مجاز به مرتبتین دو مجاز شو توصیف الکل بصفت الجزء
او توصیف الکل بصفت الجز شو کنه خو دې ځای کې د قایل خرقوس ته چې ویلی شي تعریف د کلام خبري داسې کوي چې قایل موصوف کېږي په صدق په کذب سره ان یقال لقائله خبر څه ته وایي الخبر کلام یقال لقائله انه صادق فی او کاذب چې ویلی کېږي قایل نه دیتا چې دا قایل صادق دی په دې قول کې یا کاذب دی دا صدق کذب د چا صفتونه شو د قایل شو او بالذات خو صدق کذب صفات د قایل نه دي دا د چا صفتونه دي د نسبت دي او قضیه ته چې صادق کاذب ویلی کېږي دا مجاز اوس دې قایل ته چې صادق کاذب ویلی کېږي دا مجاز دی څنګه خو دې کې دوه مجاز شي قائل ته چې صادق کاذب ویلی کېږي په اعتبار د قول سره قول ته چې صادق کاذب ویلی کېږي په اعتبار د جز سره چې نسبت دی نو دې کې مجاز به مرتبتین راغی په دوه مرتبو سره مسله پوه شو لیکن دا تعریف چې دې کې مجاز به مرتبتین دی نو دا غلط دی څه دی مجاز په یوې مرتبه سره خنی شنی نو په دوه مرتبو سره خو مجاز په طریقې او را سره شنی اصل خو په کلام کې حقیقت دې کې خو مجاز به مرتبتین شي او نو هاتم تک تعریف د کوي د خبر کوي چې قائل ته نسبت د صدق کذب کېږي او انشاء بیا څه ته وایي مقابله د خبر چې قائل ته نسبت د صدق کذب نه کېږي خو دې کې مجاز به مرتبتین شوي خدا تعریف مشهوره دی او غلط دی دې کې دوه مجاز دي دا تعریف مشهوره دی او غلط دی لیکن ولی خلق کوي دا غلطی مشهور دی او غلطی مشهور اولاوی دی تحقیق غیر مشهور نا کتابونو د نحوی کې د خبره د انشاء تعریف څنګه کوي وکړه کتابونو د نحوی کې نحو امیر کې څنګه کړی خبر کوم کلام ته وایي چې قائل تا ان یقال لقائله انه صادق فیه او کاذب فیه چې قائل ته ویلی کېږي چې دی صادق دی په دې قول کې یا کاذب دی په دې قول کې دلته کې صدق کذب صفتین د چا جوړ شو قائل ته او د قائل جوړ شو په اعتبار د قول سره دا قول چې جوړېږي په اعتبار د نسبت سره د جز سره نو دی صدق کذب چې ته منصوب کی چاته نسبت ته منصوب کی نو د حقیقت دی چې قول ته منصوب کی قضیه ته مجاز او بیا چې قائل ته منصوب کی دا مجاز به مرتبتین دی او مجاز په یوې مرتبه سره ښه نه دی ځکه حقیقت اولاوي د مجاز نو مجاز به مرتبتین خو په طریقې اولا سره ښه نه دی کنه نو بیا ولې دا تعریف نه وحات کوي دا تعریف غلط دی او مشهور دی سره غلط دی او مشهور غلط مشهور اولاوي تحقیق غیر مشهور غیر مشهور خلاص بابا ولګي بس عبارت بوای بابا تام اگر فی نفسی مرکب تام کچری فی نفسی په اعتبار د ذات خپل سره دا کې دی لګولې مرکب تام کچری په مرتبه د نفس بل کې قطع نظر د دلایل خارجیونه او تمل صدق و کذب باشد محتمل لصدق او لکذبی په اعتبار د ذات سره وری وي ځکه دوی وایي چې صدق څه ته وایي صدق یعنی مرکب تام که په مرتبه د ذات خپل کې قطع نظر دلایل خارجیونه محتمل لصدق لکذب دا و په معنا د او دی محتمل لصدقو یا د کذبو پیږي نو دیتا خبر و قضیه خوانه دیتا خبر وی په اصطلاح د نوحاتو کې او قضیه ورته وی په اصطلاح منطقیانو کې خدا فی نفسه کې دی ولې خیری کدی د خبر تعریف داسې کوي قول یحتمل الصدق والکذب یو قول چې احتمال لصدق لري او د کذب لري هم احتمال لصدق لري هم د کذب لري د صدق کذب کې مترددي دا قول احتمال لصدق د کذب لري
چې هم د صدق لري هم د کذب لري، دا مطلب دی که نه؟ نو څوک اعتراض کوي چې د تعریف د کلام خبري نه هغه اخبار وواته چې احتمال د صدق د کذب د دواړو نه لري، کوم چې معین دي په صدق کې د کذب احتمال نه لري هغه ته وواته، بل ته هغه وواته چې هغه معین دي په کذب کې احتمال د صدق نه لري. نو ته خو تعریف د کلام خبري داسې کوي چې هم احتمال د صدق لري او هم د څه لري د کذب لري، د دواړو احتمال لري. نو د تعریف د کلام خبري نه هغه اخبار وواته چې هغه معین دي په صدق کې د کذب احتمال نه لري، یا هغه ته وواته چې معین دي په کذب کې د صدق احتمال نه لري. هغه هم اخبار دي او تعریف د خبر ورته شامل نشو، ځکه ته خبر څه ته وایي چې احتمال د صدق د کذب د دواړو لري، هم پکې احتمال د صدق هم پکې د کذب وي، هله به خبري. ته پوه شوې؟ نو د تعریف د کلام خبري نه هغه اخبار وواته چې کوم اخبار معین دي په صدق کې د کذب احتمال نه لري، او هغه ته هم وواته چې معین دي په کذب کې د صدق احتمال نه لري. ځکه ته خو دواړه وایې که نه چې د صدق احتمال به هم لري د کذب به هم لري، هله به خبري. نو د تعریف د کلام خبري نه هغه اخبار وواته چې هغه معین دي په صدق کې د کذب احتمال پکې نشته، او هغه ته هم وواته چې هغه معین دي په کذب کې د صدق احتمال پکې نشته. هغه کوم دي چې معین دي په صدق کې؟ ما ته وکړه چې د مشاهدې نه معلومه ده چې دا صادق دی، لکه السماء فوقنا په سترګو لیدل کېږي نه چې لا پاسه دی، او الارض تحتنا، دا السماء فوقنا والارض تحتنا معین دی په صدق کې، د دې د کذب احتمال نه لري. ول نه لري؟ دا د دلیل خارجي نه معلومه شوې ده. دلیل خارجي مشاهده ده چې موږ ګورو نو اسمان بره دی، فوق دی، ځمکه لاندې، دا متعین دی په صدق کې، د کذب احتمال یې نشته. دا د تعریف د کلام خبري نه ووته. یا لکه دا متعین دی په صدق کې چې ته ووایې چې لا اله الا الله محمد رسول الله، دا معین دی په صدق کې، دا کلام صادقه دی، احتمال د کذب نه لري. ولې نه لري؟ د دلایلو نه معلومه شوې ده چې دا صادق دی. د الله تعالی وحدانیت او د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت په دلایلو ثابت دی. د دلایلو نه د صدق معلوم شوی دی، دا معین دی په صدق کې، نه دا د تعریف د خبر نه ووت، دا کوم خبر دی؟ ته پوه شو؟ او بعضې معین دی په کذب کې، هغه د صدق احتمال نه لري، هته مو وواته به څنګه؟ لکه ته ووایې چې السماء تحتنا، څه؟ السماء تحتنا، دا کاذب دی که نه؟ کذب د څه نه معلوم دی؟ د دلیل نه، مشاهدې نه. او الارض فوقنا، دا معین دی په کذب کې، او د دې سلوک بیا معین دی په کذب کې چې ووایې چې الله لیس بربنا ومحمد نعوذ بالله لیس بنبینا، دا معین دی په کذب کې. لکه د دلایلو نه معلومه ده چې دا کاذب دی. نو ته خو خبر دی ته وایي چې احتمال د صدق د کذب د دواړو لري. نو د تعریف د کلام خبري نه هغه کلام خبري وواته چې معین دی په صدق کې د کذب احتمال نه لري، یا معین دی په کذب کې د صدق احتمال نه لري. ځکه ته خبر دی ته وایي چې د دواړو احتمال لري، په یو کې معین نه به خبر نه وي. نو دغه اخبار ته وواته چې معین دی په صدق کې چې السماء فوقنا والارض تحتنا دی، یا الله ربنا دی و محمد رسولنا دی، دا معین دی په صدق کې. او هغه ته وواته چې معین دی په کذب کې، لکه السماء تحتنا والارض فوقنا والله ليس بربنا ومحمد ليس بنبينا نعوذ بالله. سوال پوه شوي؟ ډېر راغلی دلته یو سره ټکې لګولې، وایي زه خبر دی ته وایم چې فی نفسه احتمال د صدق د کذب لري. فی نفسه څه معنی؟ قطع نظر د دلایلو خارجیو نه، څه؟ قطع نظر د دلایلو خارجیو نه خبر دی ته وایم چې احتمال د صدق د کذب لري، خو فی نفسه، فی نفسه څه معنی؟ چې نفس دې خبر ته وګورو او قطع نظر د دلایلو خارجیو نه یې والو،
نو احتمال د صدق د کذب د دواړو ولري. او دا السماء فوقنا والارض تحتنا دا چې فی نفسه واخلو کتنه د دلایل خارجي نو دلیل خارجي دلته کې مشاهده ده نو دا احتمال د صدق د کذب لري. لکه یو بچی چې په کور کې پیدا شي ته پوه شي څه په کور کې بچی پیدا شو کور کې دنده د مور نه پیدا شو خو بهر ته یې راونویست دروازه یې ورپسې پورې کړه او دی غټ شو د لسو پنځلسو کالو شو په کور کې دنده بهر ته نه دی راوتی نه اسمان لیدل دی چې بره دی نه ځمکه لیدل ده چې کته دی او دې وړوکي ته تا څه ووایي السماء فوقنا والارض تحتنا دا د پنځ باندې دا محتمل نه چې د کذب دی کده سره دلیل خارجي نشته دلیل دغه نه یو بچی پیدا شو پیږي او د کفر په ملک کې غټ شو تعلیم اسلامی ونه دلایل د اسلام معلوم نکړه دلایل کفري وي او هغه ته توای چې الله ربنا و محمد نبینا دا پنځ دا محتمل نه چې د کذب دی دلیل دي دلایل وته دي معلوم نو ځکه دا کې دی خلک کته ګور کوم دی عبارت سر به پیدا ګور یو ګردان ومرکب تام اگر فی نفسه قیدی خیلی فی نفسه زمان قطع نظر دلائل خارجیونا محتمل صدق و کذب باشد مرکب تام چی فی نفسه محتمل صدق لکی فی نفسه زمان قطع نظر دلائل خارجیونا نو آرا خبر و قضی خوانت دا و ای عمدہ استم او دا کلامی خبری عمدہ دے سره عمده پس کې عمده دی در باب تصدیقات په باب د تصدیقات کې سمانا تصدیق د څه نه حاصلېږي ما ته واقع نه تصدیق په قضیه د څه نه حاصلېږي د دلیل نه په العالم حادثون به تصدیق د څه نه راځي د دلیل نه او دلیل به څه لأنه متغیر وكل متغیر حادث دا قیاس او په دې قیاس په دلیل سره تصدیق حاصلېږي په مدعا او په دې تصدیقاتو کې معتبر کومه قضایا دي د دلیل جوړیږي د کومو قضایاونه به جوړیږي دا به د قضایا او خبریونه جوړیږي د چانه قضایا او خبریونه د جمل او خبریونه به دلیل جوړیږي ته پوه شو او خبر محتمل لصدق نه کیږي کنه پیږي نو دغه خبر معتبر دی په باب د تصدیقاتو کې یعنی تصدیق چې راځي په مدعا د دلیل نه راځي په دلایلو کې کوم قضایا معتبر دي قضایا خبریه انشاء نه معتبري په انشاء په دلیل کې انشاء نه مستعملي ښه دلیل لچانه جوړیږي دلیل د قضایا او د جمل خبریو نه جوړیږي د جمل انشائیو نه دلیل نه جوړیږي نو معلومه شو چې معتبر په باب د تصدیقاتو کې څوک دی کدا قضایا خبریه قضایا خبریه دي جمل خبریه دي جمل انشائیه چې دي دا په قیاس کې جز نه واقع کیږي نه صغرا واقع کیږي نه کبرا چای کې خبري انا قیاس استثنایی پدې کې جوړیږي نو دا جمل خبریه چې دي قضایا دیو ته خبر وای نو هاتو ته جمله خبریه وای پیږي منطقيان وته خبر وای انا هاتو ته سوي جمله خبریه انا هاتو منطقيان وته قضیه وای دغه قضایا چې ځکه د انشاء ته قضیه نه وای دا معتبره ده په چا کې په قیاس کې په دلیل کې دلیل به جوړیږي د چانه د جملو خبریونه جمله انشائیه چې دا په قیاس کې جز نه واقع کېږي نه صغرا نه کبرا نو بیا د انشاء نه بحث ولې کوي دا خو په قیاس کې نه مستعملي وایي ځکه بحث دې نه کوي چې والاشیاء تعرف بأضدادها څه مقابلتها د جملې انشاء نه بحث کوي چې جمله خبریه پیژني ولې ځکه والاشیاء تعرف بأضدادها ومقابلاتها سړی به ته پسې پیژني په مقابل به پیژني مقابل څوک او څنګه به معلومه په ښځې پورې دا دي سړی به په دې معلومه چې د پورې دا دي والاشیاء تعرف بأضدادها ومقابلاتها نو خبر
خبر به په انشاء معلومه چې خبر محتمل الصدق والکذب او انشاء څه ایجاد د ما لم یوجد لا يحتمل الصدق والکذب تاسو یې اول ما کړو ما لم یوجد دی تاسو یې ما کړو څنګه ما تاسو ما کړو ها ورازو پس دا یې به سره وایي وی مرکب تام اگر که فی نفسه محتمل صدق و کذب باشد آرا خبر و قد یخواند و این عمده است دغه خبره قد عمده ده در باب تصدیقات بیا د انشاء نه ولې بحث کوي طردن للباب کوي خاله پار د معرفت خبر و اگر محتمل نه باشد اک جمله وا و محتمل د صدق د کذب نه وا نو آرا انشاء خوانند هغې ته څه وایي انشاء خوانند خوا دلالت کند بیا خامخا که دلالت کوي بالذات بر طلب که بالذات دلالت په طلب کوي چون امر و نهی کی طلب دی خو امر کی طلب الفعل دی و په نهی کی طلب الکف دی و استفهام کم طلب دی کنه طلب د فهم دی خو هوا دلالت نه کند بر طلب یا به دلالت نه کوي په طلب باندې چون تمنا و ترجا و تعجب و ندا و مانند و این قسم یعنی انشاء معتبر نیست در محاورات یعنی د کلام خبری د مرکب تام تقسیم ماتن په متن کې وکړو خبر او انشاء تا چاته خبر او انشاء تا مسله پوه شوې او جی شو تاسو د خبر تقسیم بیان نه کړي دا کې تقسیم آسان دی خبر په دوه قسمه نه خبر جمله ده دا جمله خبریه په دوه قسمه نه نوحاتو تقسیم کړي ده جمله خبریه یو څه ده اسمیه ده او فعلیه ده نو اسمیه کومه ده چې جز اول پکې اسمی دا اسمیه ده مثال به څنګه زید قائم زید قام زید قام یا زید قائم او چې اول جز اسم نو که دویم جز بیا فعلی او که اسمی دغه ته جمله اسمیه وي دا د خبرې یو قسم دی او دویمه جمله سره فعلیه ده چې اول جز پکې فعل نو اول جز چې پکې فعل نو دویم جز به بیا فاعل نو دا فعل به بیا مسند او فاعل به مسند نو په جمله اسمیه کې تقدیم د مسند الله شی دی په مسند زید قام یا زید قائم او په جمله فعلیه کې تقدیم د چا شی دی د مسند شی دی په مسند الله لکه ضرب زیدون څو ضرب زیدون نو دا ضرب اوس فعل یا مسند دی زیدون فاعل یا مسند الله دی خو اصل په مسند الله کې خو تقدیم دی دلته کې ولې مؤخر شی دی دا د عارض د وجې نه که چېرې دی موږ مقدم کوو دا فاعل په فعل نو التباس راځي په مابین د جملې اسمیې او د فعلیې کې پوه شو مطلب پوه شو ماشاءالله و اگر محتمل نباشد او که احتمال د صدق د کذب نه لره نو آرا انشاء خوانند هغې ته څه وایي انشاء دا جمله خبریه چې د هغې تقسیم ما تاسو ته وکړو هغه نوحاتو کړ دی ښه خبر په څو قسمه دی په دوه جمله اسمیه او فعلیه اسمیه که جز اول اسم لکه زید ضربه دویم بیا فعلیه که اسمی چې دواړه اسمه لکه زید قائم چې اول اسم یو دویم فعلی لکه زید قام یا ضربه دقه اسمیه شو اسمیه او فعلیه او که جز اول پکې څو فعلو بیا فعلیه ده لکه قام زید یا ضربه زید خو د انشاء اقسام ښیي ښه د انشاء څه د انشاء بیا په دوه قسمه ده یو انشاء طلبی ده او بله انشاء غیر طلبی ده انشاء طلبی هغې ته وایي چې دا واضح وضع کړي دپاره د طلبو دې کې معنا د طلب پرته وي دویم انشاء غیر طلبی ده
غیر طلبی اگر چاہی کی معنی له طلب نہیں نوی نو د طلبی مثال به څنګه انشاوی او طلبی لکه امر امر نه امر کې طلب دی خو طلب الفعل دی او په نهي کې هم طلب دی خو کوم طلب دی طلب الکف دی د منع طلب دی حاجی صحیح شو دی طلبی دی او غیر طلبی دواړه طلبی شو کار امر او نهي دواړه په طلبی کې راځي امر خو طلبی دی خو دې کې طلب الفعل مقصود دی او نهي من شاید طلبی دی خو په دې کې طلب الفعل نه دی مقصود پکې طلب الکف دی د کف طلب کوي دا دواړو ته انشاء طلبی وي ښه لکه اضرب امر دی طلب الکف طلب الفعل دی طلب د ضرب کوي چې زید ووهه او لا تضرب زیدا نهي ده دې کې طلب السره کف دی طرف الکف دی دې طلب د منع کوي د ضرب نه ضرب مه کوه او بله انشاء غیر طلبی ده نو غیر طلبی کی بیا اقسام دی یو تمنا را صدا تمنا څه ته وایي طلب دی او فعل ته وایي په سبیل د محبت سره تمنا او بل ترجا امید ته وایي امید دی او فعل کوي خو د تمنا او ترجا په منځ کې د تمنا لپاره وضع شعر صيغه د لیته او د ترجا لپاره وضع شعر صيغه د لعل و تمنا او ترجا کې څه فرق دی لږ فرق شته په تمنا کې امکان د متمنا نه دی شرط عادتا په تمنا کې امکان د متمنا نه دی شرط متمنا به کله ممکن عادي وي او کله به ممکن عادي نه وي مستحیل عادي وي او په ترجا کې شرط دی سره چې مترجا په ترجا کې به مترجا صحیح فعل ممکن وي هغه کې به امکان عادي وي څه امکان عادي به پکې په تمنا کې امکان د متمنا نه دی شرط تمنا کله د ممکناتو کېږي کله د مستحیلاتو عادتا کېږي او په خلاف د ترجا امید ته وایي په ترجا کې دا شرط دی چې مترجا به ممکن عادتا دي لکه ترجا امید ته وایي او څه عاقل سړی امید د مستحیلاتو نه کوي دا د شان سره نه مناسب دا فرق دی تمنا کې امکان د متمنا نه دی شرط تمنا کله په امور ممکنه سره کېږي خو موضوع د تمنا لپاره صيغه د لیته ده نو خلک وایي لیتا زیدن حاضرون کاش کې چې زید څه حاضرون حضور د زید خو د قبیلې د امور ممکنه نه دي خو په مستحیل باندې هم تمنا کېږي لکه خلک وایي لیت الشباب یعودو کاش کې ځواني واپس شي ځواني واپس کېدل ممکن عادي نه دي امکان نفس الامر پکې شته خو امکان عادي نشته د الله تعالی عادت په دې نه دی جاري چې یو سړی بوډا شي دی بیرته ځوان کوي امکان نفس الامر شته خو امکان عادي پکې نشته امکان نفس الامر شته امکان عادي پکې نشته او په تمنا کې امکان د متمنا نه دی شرط عادتا د تمنا په امور ممکنه عادتا هم کېږي او په امور مستحیله او عادتا هم کېږي چې امور ممکنه عادتا لکه وایي لیت څه لیت السلطان یکرمني کاش کې چې بادشاہ زما څوک اکرام کی اکرام د بادشاہ ممکن دی په مستحیل هم کېږي لکه ووایه لیت الشباب یعودو او په خلاف د تمنا ترجا نه ترجا لپاره وضع صيغه د لعل ده په ترجا کې دا شرط امکان د مترجا به مستحیل عادي نه که مستحیل عادي وه بیا په ترجا نه کېږي په ترجا کې به ته څنګه وایي په ممکناتو به یې کوي د ترجا لپاره صيغه د لعل وضع ده وایي ولعل السلطان یکرمني کاش کې چې سلطان زما څوک عزت کې عزت د سلطان د قبیلې د امور ممکنه نه دی عادتا ډېر خلک باچاهان عزت کوي که نه په دې کې په ترجا کې به هغه مترجا ممکن عادي وي په مستحیل باندې ترجا نه کېږي نو یو سړی داسې نشي ویلی چې لعل الشباب یعودو ځکه یاده د شباب ممکن عادي نه ده د تمنا د ترجا فرق دی وپېژن
په تمنا کې امکان د متمنا نه دی شرط او په ترجا کې امکان د مترجا شرط دی او د تمنا لپاره کومه صيغه وضع ده لیتا او د ترجا لپاره کومه صيغه وضع ده لعل دا نه هو مې دا فرق کړی دی او دا مونږ ویلي مخکې تاسو واضح کړه نور هم چې راځه وباسي انشاء خوا دلالت کند بالذات دا انشاء بکل دلالت کی بالذات بر طلب پا طلب بانی اگه تا انشاء طلبی ہوئی تو امر و نحی و استفام پا دیدری وارو کی طلب دیکھنا خواہ امر کی طلب الفعل لے و نحی کی طلب الکف دے و پا استفام کی طلب الفاهم دے یو سڑی طلب دا فاهم کئی یو سڑی پوئی یہ نزان پوہ کئی استفام کئی ازیدن قائمن تا علم پا قیام دا زید نشتا نو تپوز کئی ازیدن قائمن نو که ولاړی نو مجیب بوله څنګه جواب ورکوي زیدن قائمن که نه ولاړ بیا به زیدن لیس بقائم وخوا دلالت نه کند بر طلب کله به انشاوی او دلالت و په طلب نه کوي ابه څنګه انشاء غیر طلبی چون تمنا و ترجا تمنا مثال لکه وای تمنا د پاره وځه دی لیت الشباب یعودو او ترجا د پاره صيغه وځه د لعل لکه وای لعل السلطان یکرمنی وتعجب اول تعجب دی تعجب خپل صيغه دي کنه احسنو احسن به افعل به دا صيغه تعجب پس غیر تعجب کی درې ترکیب دی په ما احسنو کې و ندا بل ندا لکه یا زیدو و مانند آیا پشان د دی ندا دسی نور اقسام د ندا پشانی مشتا لکه قسم شو پیگی قسم صدا انشاءاللہ لکه یو سڑے واللہ لا افعلن کذا وإن قسم يعني وإن قسم دا قسم يعني إنشاء معتبر نیست معتبر نه در محاورات پچا کی محاورات انشاء محاورات کی نه معتبر نه محاورات نه دوی څه معنا اخلي نه محاورات نه دوی دلیل اخلي دلیل موصل تصدیقی اخلي په موصل تصدیقی کې به انشاء نه مستعمليږي نه انشاء نه دلایل نه جوړيږي نه ته قیاس اقترانی جوړيږي نه ته قیاس استثنایی جوړيږي یعنی دلیل بل چاره جوړيږي د جملو خبریونه د جملو انشائیونه نه جوړيږي دلیل نشي جوړيږي دا په محاوراتو کې نه ده معتبره نبی راوړي ولیدا توردن للباب راوړل ولا اشیاء تعرفو بمقابلاتها لا مرکب تام خلاص شو مرکب تام په څو قسم شو یو خبر ويو انشاء او غیر تام بل مرکب غیر تام دی غیر تام څه ته وایي وغیر تام انست غیر تام هغه دی چې بروي سکوت صحیح نه باشد چې متکلم په تلفظ کې نو سکوت مخاطب په نه صحیح کیږي هغه سوال ته محتاج ای و این قسم او دا قسم چې دا مرکب ناقص دی و این قسم میشود په ترکیبی تقییدی او دا قسم مستعملی کی په ترکیبی تقییدی کی دیکھیں یو ترکیب دی مرکب ناقص کی یو ترکیبی تقییدی دی او بل اضافی دی تقییدی آگی تا وی چه دویم جز قید جزی اول وی که دروی جزی دوم قید اول باشد چه دویم جز دا اول قیدی لکه موصوف صفت والا جاءنی رجل عالم دا جاء فعل شو نون وقایع ضمیر د متکلم مفعول به منصوب محلا زیدون فاعل شو نه رجل فاعل شو خدا رجل موصوف ته عالمون صفت دا موصوف سره د صفت نه یو جز جمله واقع کی فاعل شو دې ته مرکب ناقص په مرکب ناقص کې دا ترکیبی توصیفی دی ښا دې کې جز دویم قید د اول دی دا صفت د موصوف قید دی که دروی جز دوم قید اول باشد
دې کې به کله کله دویم جز قید د اولي لکه مرکب توصیفي شو وخوا به اضافت او کله به په اضافت سره دویم جز به د اول قید نه وي د اول جز به دویم قید ته مضافي دا به مضاف الیه چون غلام زیدین وخوا به وصف او کله به توصیفي وي صفت به دویم جز به د اول صفت چون حیوان ناطقون دا حیوان اسم موصوف دی او ناطقون صفت و این عمده است در باب تصورات دا مرکب ناقص چې مرکب توصیفي دی دی عمده دی په باب د تصوراتو کې هلکه په باب د تصوراتو کې پکارېږي ولې ته چې تعریف کوې تعریف نو په دې تعریف کې مرکب تقییدي پکارېږي چې تعریف بالمرکب کوې نو دې کې دا قانون دی چې اول یو جز به په تعریف کې عام یو بل جز به خاص او دا خاص په د عام کې جوړای لکه تعریف د انسان چې کوي نو په څه به یې کوي حیوان ناطق معنی نو حیوان عام دی دا به مخکې کوي او ناطق خاص دی وروسته کوي به دا خاص په قید د عام جوړای نو که تعریف د انسان دی په حیوان ناطق سره او که په حیوان او په ناطق سره په ماده کې حق ته ورسېږي نو بیا په حیات کې خطا کېږي د حیات د خطای نه هم ځان ساتي او خطای حیاتي دی کې څنګه راځي حیوان ناطقون دی وي دا عام دی مقدم کا موصوف دی کا او دا خاص دی ولا صفت او قید کنو حق ته ورسېږي حیوان ناطقون که دا خاص دی په عام مخ کې کسي چل لیو کو ناطق حیوان نو خطا ته نو خطا شي نو دا مرکب تقییدي په چا کې پکارېږي په تعریفاتو کې و ترکیب غیر تقییدي او چې ترکیب وي او تقییدي نه قید پکې یو پکې د بل قید نه دا ترکیب تقییدي دوه دي یو مضاف الیه دی قید د مضاف دی اول صفت دی قید د موصوف دی اول مرکب غیر تقییدي دی دا مرکب غیر تقییدي چې دا به څنګه وي دا به جوړېږي د فعل د حرف او د اسم نه لکه فی الدار یا به مرکب تعدادي وي د دوه اسمونه به جوړي دا فی الدار مرکب ناقص دی که نه په ناقص کې غیر تقییدي دی جوړ دی د چا نه د حرف او د اسم نه فعل داخله کړ د په دار او 15 دا مرکب ناقص دی مرکب تعدادي دی نه اقسام د مرکب ناقص ته اشاره را لخوا مرکب ناقص کوم شو تقییدي یا مرکب ناقص دو قسم شو یو تقییدي شو بل غیر تقییدي تقییدي بیا منقسم دی اضافي او توصیفي ته ځکه په ترکیب اضافي کې دا مضاف الیه د مضاف قید دی په قید سره شی خاص کېږي ته چې وایي چې غلام معلوم نه دی چې کوم غلام دی چې زید ته د مضاف که دا زید دی غلام قید شو نو تخصیص یې وشو چې غلام خو دی خو هر یو نه د زید د غلام د غیر ته ووته قید احترازي که نه او چې ته ووایې چې جاءني رجل ما ته رجل راغلی و داسې رجل چې عالم دا رجل موصوف شو عالمون صفت شو دا صفت هم د قید موصوف دپاره قید دی رجل مطلق دی او چې علم سره ولګي علم قید شو نو په دې رجل عالمون سره احتراز وکړه د هغه رجل نه چې عالم نه هغه نه احتراز راغی هغه نه دی راغلی عالم راغلی ته به خبره پوه شي نو مرکب په څو قسمه شو مرکب ناقص تقییدي او غیر تقییدي او په تقییدي کې دا قید دویم جز دا اول قید او قید غالبا احترازي او په قید سره شی خاص کېږي دی تخصیص کوي لکه یو سړی وایي جاءني غلام زید جاءني غلامون دا غلام فاعل دی جاءني خو دا غلام دلته مطلق ذکر شوی دی نو اوس پته نه لګي چې کوم غلام راغلی نو چې زید یې ورسره ولګاو غلام د زید نو هغه غلام ووته چې د زید نه احتراز شو که نه دا ترکیب اضافي شو دې کې دا مضاف الیه د مضاف قید دی په قید سره شی خاص کېږي دا غلام یې خاص کړو دا فاعلیت دی دا خاص کړه چې دا هغه غلام دی چې د زید دی نو غلام عمر او بکر ته وواته او چې یو سړي وي چې جاءني رجل عالم دا رجلونه چې مطلق ذکر کو د فاعل جاء دی کنه جاءني رجل
خو موصوف دی رسته سره صفت ذکر کړي نو په صفت سره به تخصیص وشي رجل خو څنګه رجل عالما نو هغه رجل غیر عالمه ته ووته هغه راته نه دی راغلی رجل عالمه دی مرکب ناقص په دوه قسمه دی یو تقییدي دی یو غیر تقییدي نو دا تقییدي پکې کوم یو دی دویم جز د اول قید یو قید سره شی خاص کېږي مخصص یې او بل غیر تقییدي دی چې قید نه وي نه دا غیر تقییدي بیا په دوه قسمه دی یا جوړېږي د اسم د حرف نه یا جوړېږي د دوه اسمینو عددینو نه دا فی الدار مرکب دی او غیر تقییدي دی د چا نه جوړ دی د فی او د دار نه دا فی جار او دار مجرور خو دا مرکب ناقص دی په یو جز نه تامیږي دویم جز به ورسره ږدي فی الدار داسې به وایي چې زیدون فی الدار هله به تامیږي خان یا به وایي چې فی الدار زیدون هله به تامیږي یا لکه 15 شو دا مرکب ناقص دی خو غیر تقییدي دی دا اشاره د 500 دپاره قید نه دی دا مستقل عدد دی خو مرکب ناقص دی پرې کلام نه تامیږي د سره او بل جز ږدي څنګه به ږدي 15 جاءني 15 رجال جاءني ما ته راغلي هلکه څوک راغلي 15 رجال 15 سړي دا 15 ځانه وایه نو مرکب ناقص دی ښه فایده نه رسي هله به فایده رسي چې بل جزو سره ملګری خو دا په مرکب ناقص کې کوم مرکب دی غیر تقییدي بس الادراک معنی الفاظ مفرده و ادراک معنی مرکبات غیر تامه و ادراک معنی مرکبات تامه انشائیه و ادراک معنی مرکبات موهومه و ادراک معنی مرکبات مشکوکه مجموعات تصورات باشد ناشنا بحث دی دا وایم درته نری بول کوم بیا وایم دا یو ځل ما ویلی دی منډه ورکوم